أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. د دې آیاتونو تفصیل خو مخکې تیر شوی و چې کوم منافقانو او هغې د دې غزوه احزاب په موقع باندې چې کله په دې پوه شو چې هلته بنو قریظه معاهده ماته کړه، دوی خو بیا بالکل اوسان خطا شو، واره خطا شو، ځکه چې دی وی چې د دې طرف نه را باندې دی راشي او د دې طرف نه دا نور راشي، خو بس بیا خو به مونږه بس وبم چقینو. نو بیا وی چې ارجعوا هادي لا مقام لكم فارجعوا. نو دا د هغوی تذکره کوي. قل لن ينفعكم الفرار، ورته ووایه فایده نه درکوي تاسو له تیښته من الموت د مرګ نه، د مرګ نه تیښته فایده نه درکوي. ان فررتم که وم تختې، که د مرګ نه وم تختې نو څه فایده نه کوي. او القتل یا د وجلو نه چې څوک مړه کي چې څه مقرر دي نو هغه به یې خامخا. واذا لا تمتعون الا قلیلا، او په دغه وخت کې به تاسو لا فایده نه ملاویږي مګر لږه، فایده به نه ملاویږي مګر لږه. مطلب دا دی چې دنیا کې خو ته د جنګ نه به د جنګ د میدان نه به واپس شې، خو د دې باندې ته د مرګ نه خو بچ کېږي نه، خو سموده به ژوندی پاتې، او هغه هم چې الله تعالی ستا مقرر کړي نو هغه کور کې به مړ شي، او که نه یې مقرر کړي نو څونه به ژوندی، په صدو به ژوندی، په زرګونو کاله به ژوندی. لا تمتعون الا قلیلا، خو څه وخت به ژوندی نو. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، ورته ووایه څوک دی چې تاسو به بچ کړي د الله تعالی د فیصلې نه. ان اراد بکم سوءا، که الله اراده وکړي په تاسو باندې د مصیبت او د تکلیف، او اراد بکم رحمه، او یا اراده وکړي په تاسو باندې د مهربانۍ او د هدایت. مطلب دا دی د الله تعالی فیصله به نافذه کیږي، لا معقب لحکمه، د هغه فیصله څوک نشي واپس کولی. نو که هغه د خیر فیصله یې هم به کیږي، او که هغه د شر او د مصیبت فیصله نه هم به نافذه کیږي. نو خدای ته ولې ځان ناواله کوي؟ او ځان حواله کول دې ته وایي چې احکامو پابندي وکړه. د احکامو پابندي الله تعالی ته ځان حواله کول دي، د اوامرو د نواهیو پابندي کول الله تعالی ته ځان حواله کول. معنا دا ده چې حکم منا. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، او دی به نه مومي د ځان دپاره څوک دوست ولا نصیرا، او نه مددګار. او د الله په مقابله کې نه دوستي د چا کار کوي او نه د چا مدد هغه فایده کوي. قد یعلم الله المعوقین منکم، بېشک معلوم دی الله تعالی ته کسان چې هغه په جنگ په کار کې رکاوټونه اچوي، د جهاد په کار کې رکاوټونه اچوي، خنډونه پکې جوړوي، خنډونه را پیدا کوي، رکاوټونه را پیدا کوي، چلونه کوي. المعوقین منکم، هغه کسان چې خلک بندوي د جهاد نه. والقائلین لاخوانهم، او هغه کسان هم الله ته معلوم دي چې هغه یې وینا کوي خپل ورونو ته، هلم الینا، چې مونږ ته راځئ. د لرې لرې نه ورته اشاره کوي را واپس شه، راځه وایي راپس، دلته مزه دا په کوم طرف ته روان یې، دې خوا مزه دې خوا راځه. هلم الینا، کله د قرآن نه خلک بندول کوي نو هغه اشارو مشارو کې یو بل ته خبرې کوي، راځه دې خوا راځه راپاسه. حجی هلم الینا، زمون خوا راځئ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، او دی په خپل جنگ نه راځي مګر لږ. معنا د شهرت دپاره، که نوم ناموس پکې کېږي او هسې شړنګه ځان ښکاره کړي، ځان وبڼئ را وبڼئ، نو د ریا دپاره، د ښودنې دپاره، د نوم ناموس دپاره، او هسې په هغه ټول کې د ځان اچولو دپاره، دې دپاره راځي، خو خدای د رضا دپاره جنګ نه کوي. ګوره تاسو د منافقانو په دې حساب کتاب باندې پوهیږئ که نه چې قربانۍ موقع راځي نو دی چل ول کوي، قرباني نه کوي. نو دلته جنګ قرباني وه. ولا یاتون الباس الا قلیلا، او دی نه راځي جنګ ته مګر لږ، یعنې د شهرت دپاره، د نوم ناموس دپاره، د ښودنې دپاره. اشحتن علیکم ډیر شومان دي تاسو ته په خیر رسولو
اشحتن علیکم ستاسو په عقله ډیر شومان دي چې تاسو ته څه خیر ملاویږي نو بد د کور نه ته به وایې چې جنازې وځي. فاذا جاء الخوف چې کله یره راشي رأیتهم ته به ورته ګورې ینظرون الیک چې دوی به تا ته ګوري لکه چې مرکزي شخصیت خو ته نو تا به دې ته خیال چې دا به مخه تا ته ګوري چې دی به اوس څه فیصله کوي د یرې څه خبرې راغلې. قرآن خو یره خو به راځي که نه. اوس هغه مسلمان چې هغه د دعوت داسې کار کوي چې په هغې کې اډو یره وي نه نو دا څنګه د دین کار دی یره پکې اډو را نه شي ټول عمر پکې مزي. فاذا جاء الخوف چې کله یره راشي نو رأیتهم ته به دوی ته ګورې ینظرون الیکا چې دوی به تا ته نظرونه سیده کړي تا ته به ګوري. ګوره دا قرآن مجید د یو کله کله په یو لفظ باندې رأیتهم او ینظرون ته به دوی ته ګوري چې دوی به تا ته ګوري. ابل ځای کې قرآن څه وایي وتراهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون. په یو جمله کې درې لفظونه جمع کړي دي. وتراهم ته به دوی ته ګورې ینظرون الیک چې دوی تا ته ګوري خو وهم لا یبصرون خو ګوري نه یعنی نظر یې نه لګي. نو رؤیت نظر بصر نو په یو جمله کې دا درې دا د انسان په وس کې دا خبرې نه دي دا د انسان د وس خبرې نه دي. نو دا کمالات دی باندې عربی ژبه کې څوک لږ غونې درک لري نو هغه په دې خبرو باندې پوهېږي. خجی اشحة علیکم دا فاذا جاء الخوف رأیتهم ینظرون الیک تبدینې چې تا ته ګوري تدور اعینهم او چورلې د دوی دا سترګې کالذي دا کس په شانتې یغشی علیه من الموت چې په هغه د مرګ بېهوشي راغلي چې په دې پوه شي چې زه خو اوس مرمه نو یو ته ګوري دی بل ته ګوري کله ښکته ګوري کله بره ګوري چې څوک به مې خلاص کي د دې مصیبت نه به څنګه بچ کېږم څوک به وي چې زما مدد به وکړي. خوا کې چې کوم خلک ناسي وی وایه که نه څه کولی شي. نو د دویم دا حالت دی مرګ نه خو صرف د یارې خبرې راشي چې یاره جوړ دشمن راغی پروپیګنډې خو ډېرې کېږي که نه په جنګ کې خو پروپیګنډه ډېر لوی کار کوي. نو دې منافقانو به جنګ کې پروپیګنډې ډېرې کولې او هسې به هم چې خبره به معمولي هلته به څه ټس ټوس معمولي غوندې څه ټس ټوس به وشو دوی به وایي جوړ څوک راغله لکه چې څوک لکه چې حمله وشوه چېرته یرغل وشو. نو فاذا ذهب الخوف چې کله یره لاړه شي خبره هسې دروغ وشوه هسې پروپیګنډه وه خبره لاړه نو سلقوکم بألسنة تاسو سره بیا خطاب کوي او تاسو ته تکلیف درکوي. سلقوکم خاطبوکم و آذوکم تاسو سره خبرې کوي او تاسو له تکلیف درکوي بألسنة په داسې ژبو حداد چې ډېرې تیزي. اوسه پورې چې سا وتې وه خبرې نه شوې کولی چې کله یره وه نو ساتې وتې وه بلکل خبرې نه شوې کولی او چې یره لاړه وه ته پته څه نشته نو د ګز ګز ژبې راویستې. منافقان هم دا طریقه ده بیا ځان داسې نیغ نیغ کوي چې ګوره زه خو یم او زه خو تکړه یم او زه خو نر یم او زه خو ملګری یم او دا. فاذا ذهب الخوف چې کله یره لاړه شي نو سلقوکم دوی تاسو سره مخاطبه کوي تاسو سره خبرې کوي او تاسو ته تکلیف درکوي بألسنة ستاسو استقبال کوي ستاسو استقبال ته راځي بألسنة تاسو ته رامخامخ کېږي بألسنة په داسې ژبو حداد چې ډېرې سختې او ډېرې تیزې دي تیزې ژبې قینچیانې دي. اشحة علی الخیر ډېر حرصناک او ډېر بخیلان او شومان او کنجوسان دي په مال او په دولت باندې. د مال او د دولت بس بندگان دي نو وایي چې دا څه مال چې ته د مال متعلق چې څه اوري دا ټول زما وی که غنیمت مال ویني نو وایي چې د نورو ته ولې میلاو دا ټول په کار چې ما ته میلاو او کار یې ټک نه کړی په جنګ کې اډو شریک شوی نه خو چې کله غنیمت تقسیمېږي نو دلته راشي او تیز تاویږي را تاویږي او خبرې ډېرې زیاتې کوي چې ګینې ما ته د خلکو توجه را پیدا شي چې څوک مری څوک یمه. اشحة علی الخیر شومان دي د خیر په باره کې د خیر په حق له او د خپلې فایدې په حق له ډېر شومان دي بس صرف ځان پېژني نور څه نه پېژني. اولئک لم یؤمنوا نو دا خو ویره چې په چا کې نو په دې کې ایمان نشته دا نښې پکې ګوره جنګ له نه ځي او نه د جنګ خبرې اوري او نه قرباني کوي او نه د قربانۍ خبرې پېژني په معمولي پروپیګنډه باندې حوصله بیلي
او ځای په ځای پروپیګنډې خورئ ځای په ځای څه خبره نه او د بیا خوره کړي او چې کله بیا حالات ښه شي نو بیا ګز ژبې راوباسي او چې کله څه خیر او څه فایده ویني نو وایي دا ټول زما وی د بل چا پکې اډو صحیح څه نه وی او د مسلمانانو په خیر کې هېڅ خبره نه کوي ټولې خبرې چې کوي د کفر په خیر کې کوي نو دا هغه نښې دي چې اولئک لم یؤمنوا دا خبرې په چا اولئک باندې پوهېږي نه اولئک اسم اشاره ده دې نه مطلب ذات ته اشاره نه کوي صفاتو ته اشاره کوي اولئک دا خویونه چې په چا کوي دا کارونه چې د چایي ضمیر او د اسم اشارې په منځ کې دا فرق دی که نه ضمیر ذات ته اشاره کوي او اسم اشاره چې کومه ده هغه اوصافو ته اشاره کوي اولئک دا خویونه چې په چا کوي نو لم یؤمنوا ګورې دا ایماندار نه دي په دوی کې ایمان نشته فاحبط الله اعمالهم نو برباد کړي دي الله تعالی د دوی عملونه نو څه عمل خو به وي ځکه چې ریا دپاره خو څه کار کوي نو چې ایمان نه نو بیا خو عمل نه چې ایمان پکې نه نو عمل نه قبلېږي نو اوس به ته ویل دا ایمان شرط ولا ولیږدي نو د ایمان شرط ولا ولیږدي بیا خو ته ووایه چې په دې کالج کې د داخلي شرط ولیږدي خو سرټیفیکیټ در چاله ورکوي که نه یو کالج کې په یو یونیورسټۍ کې سرټیفیکیټ تا ته کله ملاویږي ډګري کله ملاویږي ته خو ایډمټ خو یې که نه تا به ایډمیشن خو اخیستی که نه ته خو پکې داخل شوی یې که نه نو داخل شوی نو تعالی څنګه سرټیفیکیټ درکړي نو دا ایمان خو داخله ده د خدای په دربار کې د الله تعالی په فوج او په لښکر کې داخله ده نو داخله دې نه ده کړې او سرټیفیکیټ غواړې اولئک لم یؤمنوا دا خلق دی چې دی کې ایمان نشته ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم نه الله تعالی برباد کړه د دې عملونه حبط پیژنې حبط څه ته وایي د حبط خپله لغوي معنا په عربۍ کې دا ده چې دا څاروی نه څاروی چې کله داسې ښه مزېدار یو شنې دښتې ته ور مخامخ کې د شوتلو پټي ته ور مخامخ کې او څوک روک ټوک نه یو پړی مړی وړندی مړندی ورته نه نو دی لګیا خوري هغه ځناور دی که نه او په دې نه پوهېږي چې بس کول پکار دي نو خوري داسې وخوري چې مالک دا تشي وپړسېږي دا تشي نه دی دا وپړسېږي چې تشي وپړسېږي نو هغه مالک چې ورته وګوري وایي که خیر میخه خو در بردسته سر به شوې ده غوا خو مې سر به ده بیزه خو مې ډېره سرېدلې ده او ډېره زیاته سر به شوې ده او چې لږ ساعت بس ګورې نو هغه اغېړ شي اغېړ خو پېژنې که نه هغه واښه پې بد راشي چې بد پې راشي نو کله خو بنده شي او کله داسې وبهیږي چې هغه هر څه بس بیا چې ته ګورې بس بیا مړی بیا د ایله به که چاړه د سره تیاره نه وه نو مردارېږي نو حبط معنا دا ده چې د یو شي بظاهر رونق ډېر دی یاره جي دا بعضې خلک داسې منځونه حدیث کې راځي که نه دا خوارج په باره کې وایي چې تاسو به خپل منځونه د هغې د منځونو په مقابله کې هېڅ هم نه ګڼئ به داسې منځونه کوي چې ته به وایې چې یاره زما دا منځ خو هېڅ منځ نه دی تحقرون صلواتکم عند صلواتهم دا هغې د منځونو په مقابله کې به ته خپل منځونه ته به وایې زه خو سم منځ نه کوم دا به صحیح اصلي منځ خو دا کوي داسې ورته ولاړ دی او داسې دا سټې زوړن نیولی دی او داسې اوږدې سي نو بظاهر خو سړي ته دا ښکاري دا خو بس رسېدلی دی دا ورسېدلی او یمرقون من الدین امر دین نه داسې وتهیي لکه غشی چې د نښې نه وځي او اړو څه پورې پاتې هم نه وي نو داسې واورېده او هسې مونځونه کو هسې قرآن هم واورېده سره څه پورې نښتې نه دي بلکل دا نو فاحبطان برباد حبط دغې ته وایي برباد هسې په هوا کې لاړ والوته بظاهر خو ښکارېدو ډېر ښکلی رنګونه ډېر مزېدار وو منځونو ته چې دی ولا کتل نو ډېرې مزېدار وو خبرې چې دی ولا اورېدې نو ډېرې مزېدارې وې خو کردار یې بلکل نه و ایمان پکې بلکل نه و فاحبط الله اعمالهم نو الله تعالی د دې عملونه برباد کړو وکانه ذلک علی الله یسیرا او دا خبر الله تعالی ته ډېره اسانه ده دا الله تعالی ته اسانه ده یعنی الله تعالی د دې نه پروا نه ساتي چې ته بس احتجاج وکړې چې زما خو دونه کار کړی و نو ما له مزدوري راکړه که نه چې مزدور له مزدوري ورنه کوي خو احتجاج کوي نو دی وایي چې ما هم دومره اوږده منځونه کړي نو زما هغه نو الله تعالی ته داسې ګرانه خبره نه ده دا اسانه خبره ده عمل برده ته وایي ځه ورک شه تا سره ما سره ستا هېڅ هم نشته دا مطلب شو یحسبون الاحزاب لم یذهبوا اوس بیا په دې تفسیره کوي په دې منافقانو سمې تفسیرې کوي دا قرآن داسې تفسیرې پې کوي چې داسې تفسیرې دا د دنیا یو کتاب نشي کولی یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وسم د دې ګمان دی چې ډلې لا تلي نه دي یعنې دا دونه ډرپوک دي او دومره یریدونکي دي او دونه بې ایمانه دي ایماندار سړی خو دونه ډرپوک نه وي
مؤمن خو دونه یریدونکی نه او دی دونه یریږي چې هغه خلک تللی دي خو دی وایي نه دا تللی نه دي دا بیا راځي ګوره سبا به بیا راځي داسې په دې بل طرف راتاویږي دا او نه دا دې جنگي تدبیر دی او دا تاسو هسې خوشحالېږئ تلي چېرته دي او تلي دي هغې په ځان پورې اریان دي مکې ته مخ دی او د چا چرته مخ دی او د چا چرته مخ دی په خپل غم کې دي چې مونږ کور ته ورسېدی او دی وایي دا به واپس راځي یحسبون وسم دي دا ګمان کوي دا منافقان چې الاحزاب لم یذهبوا چې ډلې لا تلي نه دي چرته دلته به چرته واپس به راځي وایات الاحزاب او که دغه ډلې بیا راشي یودو نو د دې به دا ارماني لو انهم بادون فی الاعراب بیا دلته په دې کلي کې هم نه پاتې کېږي دومره بېکاره دي چې جنګ خو خود نه کوي د هغې سره هم ملګرتیا نشي کولی د کفر دپاره ملګرتیا کوي لکه مخکې ویلی شو مرتد ارتداد دپاره خو ملګرتیا کولو ته تیار دي خو د مطلب دپاره د دنیا مقصد چې پکې نه هغه ملګرتیا دي هم نه کوي کفر کې څه ذاتي هغه هم نشته فایده لټوي یا اشحة علی الخیر بس کنجوسان دي فایده لټوي چې فایده په کفر کې نو کفر دپاره راځي فایده په اسلام کې نو اسلام دپاره راځي نور کار د اسلام دپاره هم نه کوي او کار د کفر دپاره هم نه کوي کفر دپاره مکمل کار کولی خو بیا به چورلټ کافر به وی کولاو دا منافقت څه لکوي منافقت دا مطلب دلته هم خوري ولته هم خوري کوم ځای کې چې د خوراک موقع نو دا دواړه کاره کوي دا یودو د دې به دا ارماني لو انهم بادون فی الاعراب چې دی وتي وی بانډو ته بدا فلان اذا خرج الى البادیه بدا اذا خرج الى البادیه با باندې ته لاړ خجی نو دی لو انهم چې دی بادونا وتی وی فی الاعراب دی کلملو ته دی میرو ته اعراب موږ ته باندې وای باندې ورته وای میری ورته وای شړو ته وتی وی میرو ته وتی وی او یسالون عن انبائکم او الته بیا ته پوښتنه کولای تاسو د خبرونو چې په لار کوم خلک لوي چې څنګه چلو شو څوک چاو غټلا چاو بیللا اجنګ څنګه شو لره ناس وی چې تپو ته نه رسیدي یعنی په دې ښار کې بیا رټینګېدو نه دي ولو کانوا فیکم او ته خو وایې چې یاره دا موږ سره ملګري وی نو ښه به وه ځکه چې کلمه خو وایي نو الله تعالی وایي که دا تا سره ملګري وی نو بیا به یې جنګ هم نه کولی هسې به یې الټه معمولي د هګۍ د ډز نه به یېرېدی دې خوا به یې منډه والی وخه به یې منډه والی هسې به یې په دې فوج کې افراتفري پیدا کولی دا خو یېرېږي چې معمولي خبره به ویلې ښه چل دی خدای دې خیر کوي دا خو دلته داسې چلو شو دا خو هغه چلو شو دا مطلب ولو کانوا فیکم او کدی تاسو سره ملګري وی نو ما قاتلوا الا قلیلا دی به جنګ نه کولی مګر لږ معنا څه ده چې هسې په سر خامخا چا توره ایښودی وی نو سړک مخ به یې والی وی او یا دا ده چې په دې پوهېدی چې یاره څوک راته ګوري نو هسې به یې څه توره تاولی راتاولی څه منډه منډه به یې والی مطلب یې دا دی لړنه نه وه جنګ خو د زړه د حوصلې کار دی خو د جوش کار دی چا په زړه کې د سره وینه نو هغه خو د جنګ څه داسې دا د زړه په جوش کېږي داسې خو نه کېږي ما قاتلو دی به جنګ نه کولی الا قلیلا مګر لږ یعنې د ریا دپاره او د سماعت دپاره او صرف د ځان د بچ کولو دپاره اوس دا سوال را پیدا شي چې منافقان وایي چې ان بیوتنا عوره هلته زمونږ کلي خو زمونږ کورونه خو په ډاګه دي په خطره کې دي نو قرآن ورته دا خبره کوي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ګوره د پیغمبر بیبیانې خو هم په دغه قلا کې یوازې ستا ښځه او بچي خو هلته نه دي د پیغمبر بیبیانې ملته دي د پیغمبر بچي ملته دي نو د دې اجتماعي مسلې حل چې دی هغه اجتماعي دی د دې انفرادي حل نه دی د 12,000 فوج چې په کلي باندې حمله وکړي نو د هغې مقابله په انفرادي کوشش او جدوجهد نه کېږي چې هر سړی د خپل غم کوي په خپل غم باندې خار نه بچ کېږي او نه په خپل غم باندې دشمن له شکست ورکولی کېږي او نه په خپل غم باندې ته له دشمن نه بچ کېدی شي دا اجتماعي جدوجهد غواړي او اجتماعي جدوجهد پیغمبر کوي هغه قائد دی رهبر دی نو هغه ولاړ دی د هغه استقامت ته وګوره د هغه جنګي تدبیر ته وګوره د هغه حوصلې ته وګوره د هغه تدبیرونو منصوبه بندۍ ته وګوره نو د هغې حصه جوړ شه که ته خپل کور بچ کول غواړې نو د کور بچ کولو طریقه د دا ده چې پیغمبر د دې کلي د بچ کولو دپاره چې کوم پلانینګ کوي کومه منصوبه کوي او کوم حکم درکوي او کومه طریقه جوړوي نو هغې حصه جوړ شه نو دا خو نه ده چې ته ځان نه په کور کې کورکۍ جوړی ځان له د یوې نیمې خښتې جومات جوړی چې اوس زه پکې لا بل سوی یم
نو ته به پکې څنګه د خار دفاع به وکړي. دا مطلب شو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یقینا د ستاسو دپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې اسوة حسنه یو نمونه ډېره لویه مزیداره، لمن خدا هغه چا دپاره کان یرجو الله چې هغه تمه ساتي د الله تعالی د ملاقات والیوم الاخره او د ورځتنۍ ورځه، وذکر الله کثیرا او الله تعالی ډېر یادوي. دلته دوه خبرو ته غوږ کېده. اول دا چې یو صاحب دی په هندوستان کې، نو هغه وایي چې د پیغمبر نمونه چې کومه ده اسوه حسنه ده، خو اسوه کامله نه ده. هغه د هندوستاني فکر نماینده دی حاجي، او دا نمونه ورانول خو ښه کار نه خو حاجي. اوس که د هغه د دې نوم درته معنا وکړم نو حیران به شي حاجي. نو ته خو هندوستاني فکر ماته وې، همیشه دپاره چې د اسلام او د کفر خبر راشي د ټول د کفر په کې پروت. نو د پیغمبر په باره کې وایي چې قرآن وایي چې دا اسوه حسنه ده، خو اسوه کامله نه. الله دې تباه کړ. اسوه کامله د چا هغه ده؟ بیا ته خو ما ته بیا اسوه کامله د ګاندي هغه اسوه کامله ده. نو بیا کله ووایه که نه چې پیغمبر نه منم او ګاندي ته پیغمبر وایم، نو بیا نیرو ته پیغمبر وایه حاجي، مهاتما ګاندي ته پیغمبر وایه بیا چې د هغه نمونه د چا نمونه ده؟ کامله نمونه د چا ده؟ قرآن خو وایي دا حسنه ده، او په حسن کې کمال هم راغی او جمال هم راغی او هر څه پکې راغله. یو شي کې چې حسن دی، خو د دې معنا ده چې په هر لحاظ سره ټیک دی که نه، چې نیمګړتیا پکې ده، نو پکې حسن د کوم ځای نه راغی. نو قرآن د حسن لفظ د دې دپاره ووایي چې دا په دې ټولو خوبو باندې حاوي دی. حسن دا لفظ په دې ټولو خوبو حاوي دی، په ټولو کمالاتو، نو پکې کمال هم راغی. نو دی وایي نه، د پیغمبر نمونه چې کومه ده د حسنه خو ده، خو کامله نه ده. نو کامله د چا هغه ده حاجي؟ وحید الدین صاحب، وحید الدین خاجي. یو خبره دا شو. دویمه خبره دا ده چې اسوة حسنه معنا دا ده چې د پیغمبر په ژوند کې یوازې د میدان جهاد خبره نه کوي، په هر لحاظ سره د پیغمبر په ژوند کې کامله نمونه ده. یوازې دا د میدان جهاد خبره نه ده، خو د میدان جهاد خبره پکې ذکر رااله چې دا پکې یېره نه کوي. هسې نه چې په مانځه کې نمونه یادې او په روژه کې او په تهجد کې نمونه یادې، په اخلاقو کې او په ګاونډ کې نمونه یادې، خو په جهاد کې نه یادې. په جهاد کې بیا د بل چا نه چلی زده کوې. نه، دا د جهاد په میدان کې نمونه ده. نو د جهاد په میدان کې نمونه ده. نو دا خو داسې دی، دا خو داسې وخت دی چې تا پکې وکتل دا منافقان چې په خدای ایمان نه و، نو د هغې څنګه ګډوډ شو، او د هغې په مقابل کې ته پیغمبر ته ګوره چې هغه څنګه نمونه پیدا کړ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوتر کېدو یا د یریدو یا د هغه د ګبراوېدو څه شایبه او څه نام و نشان نشته په دې تاریخ کې. منافقان هم دا اعتراض نه دی کړی په پیغمبر باندې چې یاره هغه نعوذ بالله هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په هغه وخت کې لږ ګبراو یا په یره کې و یا خفه و یا دا او یا دا اعتراض خو هغه منافقان هم نه دی کړی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ستاسو دپاره مکمله نمونه ده. او لمن کان یرجو الله والیوم الاخره، غیر مسلم سړی خو د هغه نه نمونه نه جوړوي، خو هغه څوک به ترې نمونه جوړوي چې یرجو الله والیوم الاخر، چې الله تعالی د ملاقات امید ساتي. دا دوه خبرې شوې. یو درېیمه خبره ډېره زیاته اهمه ده. هغه څه ده؟ هغه دا ده چې کوم خلک وایي چې حدیث حجت نه دی، نو د هغه نه دا تپوس کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اسوه چې ده، دا اسوه چې الله تعالی وایي دا اسوة حسنه، دا اسوه حسنه یوازې د هغې خلکو دپاره ده چې هغه وخت کې موجود و، که زمونږ دپاره هم ده. نو زمونږ دپاره ده، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه به د څه نه پته لګي؟ خو د احادیثو نه پته لګي که نه. نو د قیامته پورې چې کوم خلک را روان دي د هغې دپاره د پیغمبر په ژوند کې یو اسوه حسنه ده. د دې معنا دا ده چې د پیغمبر سیرت محفوظ دی. نو د پیغمبر سیرت محفوظ نه وی، نو د قیامته پورې د خلکو دپاره به اسوه حسنه څنګه وی؟ دا خو به هلې کېږي د پیغمبر سیرت محفوظ شي. او سیرت د پیغمبر دغه حدیث د پیغمبر دی، سیرت د پیغمبر دغه سنت د پیغمبر دی. نو دا د پیغمبر سیرت او سنت او حدیث همدغه یو شی دی. نو څه پکې فرق؟ هسې لفظي فرق ته وی نو هغه جدا خبره ده، خو نور شی یو دی. نو دا به د قیامته پورې هله نمونه وي چې دا محفوظ وي که نه. نو ته چې وایې چې د قرآن د حفاظت وعده شوې ده او د پیغمبر د سنت د حفاظت وعده نه ده شوې، نو دا وعده ده که نه ده؟ د وعدې دغه لفظ د وعدې ته یادې، دا لفظ د وعدې چې پکې راغلی، نو ته دغه یو لفظ پېژنې که نور هم څه پېژنې؟ یوازې د وعدې لفظ خو مه پېژنه که نه، دا په مفهوم او په معنا باندې هم ځان پوهوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه او لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. نو ته د الله تعالی د ملاقات امید ساتي که نه ساتي؟
ته په الله تعالی او په آخرت باندې عقیده ساتي که نه ساتي نو که ته پې ساتي خو تا دپاره نمونه ده چې نمونه ده نو د کوم ځای نه به را پیدا کړې خو د حدیث نه به را پیدا کړې که نه د سنت نه به را پیدا کړې که نه د سیرت رسول نه به را پیدا کړې که نه بلې څه طریقه ده خجی وذکر الله کثیرا الله تعالی ډېر ډېر یادوي دا مطلب شو نو هغه ته به الله تعالی د پیغمبر د اسوې د دې اتباع توفیق ورکوي او چې خدای نه یادوي نو دا منافق دی چې لږ یادوي دغه منافق دی ځکه قرآن د منافقانو په باره کې وی ولا یذکرون الله الا قلیلا اخو یې لږ یادوي نو چې ته خدای نه یادوي نو تا ته به توفیق څه میلاو شي ته خو پته نه لګي څه یادوي غامدي پته نه لګي چې امریکا یادوي که یهودي یادوي که څه یادوي خدای یادولی خو دا خبرې به بیا نه کولی دا غامدي دا خبرې کوي چې خدای یادولی خو دا خبرې به نه کولی ولما رأى المؤمنون الاحزاب او کله چې ویني مؤمنان کله چې ولید مؤمنانو د ډلو لره ډلې دا پارټیانې ولیدي نو قالو دی وی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا هم هغه شی دی چې وعده کړی دی الله تعالی موږ سره او د هغه پیغمبر کله وعده کړی دی نو الله تعالی وعده کړی دی کنه چې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم اختیارات بدر کوي په دې جنگ احزاب کې نبی صلی الله علیه وسلم چې دا غټي ماتول نو وعده کړی و کنه چې د حیره او د شام او د عراق او د روم مانه بتا سول الله تعالی در کوي قرآن کې الله تعالی په مخ کې په یو سورته په مکی صورت کې ویلی وکړه چې جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب الته د احزاب لفظ ویلی وکړه وې دا ډلې چې څنګه په خوا تباه شوي وي نو دا د مکی والو دا ډله به هم تباه کېږي نو دا خو تباه کېدو وعده خو خدای کړی وکړه نو دا صحابه ته یادو د آیاتونه نو وی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا هغه صورت حال چې وعده کړی دی الله تعالی موږ سره او پیغمبر وصدق الله ورسوله او الله تعالی رښتیا وی او د پیغمبر رښتیا وی وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نه کړي حالاتو د دې مؤمنانو لپاره مگر ایمان په الله تعالی باندې وتسلیما او من الله خبر د الله تعالی د الله تعالی باندې په ایمان کې اضافه وشوه قوت خو پکې پیدا شو کنه اضافي مطلب دا چې قوت خو پکې پیدا شو حسن خو پکې پیدا شو وتسلیما او زیات نه کړي در مگر ځان سپارل د الله تعالی حکم ته په دې حکم پر اطاعت کې نورم کلک شو اوس ګوره د مؤمنان په دې خبره خوشاله څنګه شو چې دا ولما رأى المؤمنون الاحزاب اصل خپل ځان تم سوچ پکار دی کنه دا قرآن خو موږ د پاره دی کنه یوازې تیرو خلکو د پاره خو نو چې سخت راشي نو مؤمن وی مؤمن دی ته وی چې سخت رالی نو مؤمن وی چې و د پته ولګي د الله تعالی وعده رښتیا ده اوس به خیر کار کی او زمونږ عام مؤمنان چې سخت ویني ویسو وی د تخت ځای کم ځای دی محفوظ ځای کم ځای دی حاجی زمونږ په علاقه کې چې دا کسانانو په خوا موږ چې واړو د هغه زمانه خبره ده نو هغه کسانانو د مالک او زمیدار د جګړې به نه وي ځمکې د مالک او د زمیدار جګړې هغه زمیدار ته وی دا ستاسو دي کنه په خوانه حکومت په خوا نو پاغه کې دا جګړې وي نو هغه یو ملګری نو اوس هم ماته یاد دی نو هغه ډزې چې شروع شوې نو هغه یو بل ته وی محفوظ زیبه نو عام خلکو ساده د کلو خلکو وی داسې محفوظ زیبه کوم ځای نو محفوظ چا څه پیژنده نو هغه چې محفوظ څوک سړی دی نو بیا وروسته ډېرې مودې کلونو پورې ورپسې خلکو خاندل چا بیا ولید وی چې محفوظ ځای کوم ځای دی محفوظ نو عام خلک خو محفوظ ځای ګوري د ډز نه د بچ کېدو ځای کوم ځای دی او مؤمنان دلته څه وایي چې سخت رالی او د بره نه او د ښکته نه او د دنیا بالکل د مدینې منورې نه د چار چاپېره او سختې وي او لوږې وي او تندې وي او ستړې وي آرام نه و او مسلسل نوي نوي خبرونه راتلل چې بس دا دی او که نن دی او که سبا دی خو مدینه نعوذ بالله ورانېدو واله ده نو مؤمنانو وی چې دا اوس ګوره ورته د الله تعالی مدد او د الله تعالی وعدې رښتینې دي نو ګوره د مولانا جلال الدین رومی او شعر ویلی دی وی چې تفاوتیست میانه شنیدنه من تو تفاوتیست میانه شنیدنه من تو تم څه اورې او زم څه اورم خو ستا او زما د اورېدو په منځ کې لږ فرق دی څه فرق دی وی تو بستنی در من فتح باب میشنوم
تام د دروازې आवाज واورېد او مام واورېد خو ستا دا خیال دی چې تا د دروازې د بندېدو आवाज واورېد او زه دا وایم چې دا د دروازې د پرانیستو او د لرې کېدو आवाज و بس دغه خبره فرق ده نو د دروازې आवाज ته م اورې او زه یې م اورم تفاوتی است میانه شنیدن من و تو ستا و زما د اورېدو په منځ کې فرق تو بستنې در ته د دروازې او د ور بندېده اورې پورې کېدې اورې ومن فتح باب میشنوم او زه چې اورم نو ښکاري چې دروازه کلاویږي دروازه پرانستی کېږي دروازه لرې کېږي نو همدغه یو حالت دی مؤمن دا وایي چې هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ځکه چې مؤمن په دې پوهیږي چې الله تعالی چې وایي چې په ټوله دنیا به تا غالب کومه نو داسې به دې نه غالب کوي چې تا به ډډه والي او یو جام شملې به دې څکلي او ښه په مړه ګېډه به دې ډوډۍ خوړلې او خپې به دې غځولې او ملایک به راشي او تا ته به یو تخ به راوړي او تا به په قلاره اوچت کړي او په هغې به دې کښېنئ او هلته به قیصر لته ورکړي یا به د روم د بادشاهۍ نه واچوي او د بله لته باندې به دا کسرا لته ورکړي هغه به د ایران د بادشاهۍ نه واچوي او تا به د دواړو په تختونو کښېنئ دا طریقه به نه دا طریقه به نه دا به سختې تېرول غواړي او هغه بل ورځ مې ورته د امام احمد ابن حنبل خبره کړې وه چې لولا المحنو لشککت فی الطریق وی دې سختو د دې لارې نه بند نه کړې وی چې سختې نه وې نو ما به په دې لاره کې شک وې اوس مې پکې یقین دی لولا المحنو لشککت فی الطریق که د دې دین په لاره کې دا سختې نه وې که نه نو ما به دا شک راغلی وی چې دا لار مې ټیک هم ده او که غلطه ده خجي اوس پې پوه نه شوي زما په خیال خجي قالو دی وی نو او منافق څه وایي نو دغه یو حالت دی که نه مؤمن دا وایي او منافق څه وایي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا الله او رسول را سره وایي دوکه وکړه مونږ ته یې وایي چې په روم او په ایران به ورځو او دلته دا دی اوس په مدینه کې هم دا حال دی چې پیتې له لوښی نه مومو وایي پیتې له لوښی نه مومو خجی وما زادهم الا ایمانا و تسلیما اور زیات نک دی حالاتو دی رأى المؤمنون الاحزاب دی رویت یعنی دی حالت د مؤمنانو د پاره مگر ایمان په الله تعالی باندې ایمان نورم زیات نو ته ایمان زیاتې نو ته خو د میدان نه تښتې نو ته ایمان په ګوټ کې زیاتې نو په ګوټ کې خو د چا ایمان هم نه دی زیات شوی په ګوټ کې څه چل کې په ایمان باندې په څه شي سولې دا ایمان خو هلته میدان کې هلته ورشه نو هلته به پته ولګي نو ته خو ګوټ کې لګیا ایمان وی ما مضبوط یم ګوټ کې څنګه ایمان مضبوطېږي کله د چا هغه مضبوط شوی دی په ګوټ کې نو په میدان کې مضبوطېږي لما رأى المؤمنون الاحزاب چې داسې یارې راشي نو هلته ایمان مضبوطېږي په ګوټ کې خو د ایمان پته اډو لګي نه خجی و تسلیما او زیات نه کدی در مگر تسلیما منل د الله تعالی د حکم پدې کې نورم زیات شو من المؤمنین مؤمنان دی ته وی من المؤمنین رجال په مؤمنانو کې داسې سړي دي رجال دلته کې د په یو بله معنا باندې دی نران من المؤمنین رجال په مؤمنانو کې داسې نران خلق دی داسې تکړه خلق دی صادقان خلق دی با کردار خلق دی دی رجالون ته درته ترجمه ته سوچ کوه با کردار خلق دی داسې دي چې هغه آیډیا دي نمونه دي آیډیل دي حاجی نمونه دي معیاري خلق دی صدقوا ما عاهدوا الله علیه چې رښتینې کړې ده هغه وعده چې الله سره یې کړې ده فمنهم من قضا نحبه چا پکې خپله وعده او نظر پوره کړ ومنهم من ینتظر او ځینې پکې لا په انتظار دي د مرګ په انتظار دي چا وعده پوره کړه خلک وایي دا د انس ابن نظر یادوي چې په احد کې شهید شو د حضرت انس رضی الله تعالی عنه ماماو انس ابن نظر حاجی کجوري ورسره وي په لاره ولی او کس مخې له ورغی نو ورته وی چېرته ځې وی د احد د طرف نه د جنت بوی راځي د دې احد د طرف نه د جنت بوی راځي نو کجوري خوړې وی د احد طرف ته ورځم داسې راتاو شوي و که نه اول کې خو ابتدا کې خو لږه مسله مشکله شوې وه نو دی بیا روانو دی احد طرف ته نو چا ورته ویلي چېرته ځې خلک خو یو خوا بل خوا روان دي وی نه د احد د طرف نه د جنت بوی راځي نو بیا کجوري ورسره وی نو کجوري نو بیا وی یاره دا کجوري چې خورم او بیا پې ورځم نو دونه به زه د جنت نه وروسته پاتې کېږم په دې خو ډېر وخت لګي چې دا کجوري خلاصېږي او زه د هغې نه بعد پې بیا ورځم نو دا خو به ډېر وخت لګي نو کجوري فالقا تمرات نو جولۍ واچوله وی زه به دا پرېږده دا بیا کېږي دا مې د جنت نه منې کوي
او لاړ فقاتل فقتلا نو جنگ یې وکړ او داسې ګزارونه یې وخوړل چې د سر نه د خپو پورې د روغ ځای چا پېژندنه چې دا انس دی انس ابن نضر چا پېژندنه نو خورې راله نو هغې د دې ګوتو د دې سرونو نه وپېژنده وایي دا زما رور دی وایي دا زما رور بل چا پېژندنه نو دا وایي دا تېنه مراد یوه دا خو مثال دی ډېر خلک دي د احد شهیدان دي د بدر شهیدان دي په دې خندق کې شهیدان دي صدقوا ما عاهد الله علیه چې دې رښتینه کړه هغه وعده چې د الله تعالی سره یې کړې وه دا بار بار دا ایمان وعده ده که نه دا الست بربکم کې وعده ده که نه دا کلمه توحید وعده ده که نه فمنهم من قضا نحبه او ځینې پکې هغه دي چې هغې خپل نظر پوره کړه ومنهم من ينتظر او ځینې پکې هغه دي چې لا د اوسه پورې په انتظار دي د مرګ په انتظار دي الله تعالی نه غواړي دا شهادت نو داسې مؤمن چې نه که نه نو هغه مؤمن کار نشي کولی چې مرګ نه یریږي هغه مؤمن اسم نشي کولی مؤمن هغه دی چې مرګ ته یریږي حضرت علی رضی الله تعالی عنه به په دې جنګ کې داسې روانو که نه حاجي نو زغره به هم نه په سره وله کله کله به یې ټوپی څه شی چې به هغه به هم لرې کړه به سرتور به ګرځېده نو خپل زوی حضرت حسن ورته وی چې بابا نو څه خو په سره وکه نه څه خو په سره نو دا خو جنګ دی نو هغه به ورته وی چې ما بالو ابیکه ستا د پلار څه پروا ده سقط الموت علیه ام سقط علی الموت که مرګ پې ور پرېوته او که په مرګ ور پرېوته مطلب یې دا دی چې دا پروا نه ساتم مرګ نه یریږم او اقبال هم دغه وایي که نه چې مسلمانۍ کې مرګ از وی بلرزد جهان گردیدم و اورا ندیدم زه خو په هغه مؤمن پسې ګرځم چې مرګ ته یریږي چې د مرګ نه یریږي دا به څنګه مؤمني څو پورې چې مؤمن د مرګ نه یریږي که نه نو دله بیا په کار دی خپل سوچ کې د ایمان د لږ خپل دی را تازه کړي دی د مرګ نه څنګه یریږي دا مطلب شو ینتظرو دی په دې انتظار دی وما بدلو تبدیلا او حالات ډېر بدل شو خو ګورې دی بدل شوی نه دی معمولي غوندې هم د حالاتو د بدلېدو په وجه مؤمن نه بدلېږي کني حالات خو ډېر بدل کېږي کله سخت راځي کله نرم راځي کله مرګري وي کله نه وي کله سړی ګټي او کله بیلي ینالون منا وننال منهم کله مونږ ګټو کله دی ګټي خو په دې حالاتو کې مؤمن بدلیږي نه مؤمن دغه ته وایي چې اب ولاړي بس استقامت دغه ته وایي وما بدلو تبدیلا وعده یې نه ده بدله کړې وعده یې پرېښودې نه ده لکه منافقانو چې پرېښه ده غداري نه کوي خپلې وعدې مخالفت نه کوي وما بدلو او دی نه دي بدل شوي تبدیلا معمولي غوندې بدلېدل هم معمولي غوندې سوچ دی په سوچ کې هم نه راځي چې په دې خبره نظر ثاني وکړو لیجزی الله الصادقین بصدقهم چې الله تعالی بدل ورکړي کسانو ته چې رښتیني دي د رښتینوالي په وجه ويعذب المنافقین او الله تعالی عذاب ورکړي منافقانو ته ان شاء کوي غواړي دا څه نه ده چې تا به خامخا کوي بد الله تعالی خوښه ده نو د الله تعالی خوښه د هغه قانون دی د هغه ضابطه ده د هغه سنت او د هغه خوښه چې کومه ده هغه ټیک ده بس د انسان په شانتې خوښه نه ده چې هغه کله د دشمنۍ نه کله د چا د خوښې نه کله د بل څه نه او کله د بل څه نه متاثره وي د الله تعالی په خوښه باندې د څه شي څه اثر نه کېږي د څه اثر لاندې د الله تعالی په خوښه نه بدلېږي را بدلېږي هغه متاثر کېږي نه د چا نه دا مطلب شو انشاء او يتوب عليهم یا الله تعالی دې له توبې توفیق ورکړي لکه چې ان الله كان غفور الرحیم الله تعالی بخون کې هم دی او مهربان هم دی ورد الله الذين كفروا او واپس کړ الله تعالی کسان چې کافران دي بغیظهم سره د خپل غصې نه لم ينالوا خیرا چې هغوی اس فیدم حاصل نه کړه ابنو غطفان خدای خبر د کم ځای نه راغلی او دا هغه ځای نه چې راتله په لاره کې به څه ګوړې ماتولې پړکې چې که خیر دا چل به وکړو مدینه به ورانه کړو د هغه ځای نه به غلامان او وینځې راولو او دا لوټ مار به یو غروب به یو چې ورځونو بس دا ته به وایې چې دا چېرته تیار دسترخوان دی چې دی وله بس صرف راغلی را رسېدلی نه دی که نی نو هر څه به لوټ مار هر څه به وران کړه د ده په انتظار دي به چې دی راشي نو داسې به دی ګوړې ډېرې ماتولې مکې والا به هم ډېرې ګوړې ماتولې پړکې ایسې یې سم نه شو هسې په ځان چکونه لګوي او روان دي اوس لوټ کې بدو ګر کو آئے دا مطلب شو بغیظهم سره د خپل غصې نه ځان تم قار دي بل تم قار دي یو بل ته به هم څه غوسه یو بل ته به هم دا څه خپل مشر ته به هم غوسه چې خدای دې غر که څه شته نه و هسې څه دې ونه کړو په مونږ دې هسې دومره وخت تېر کړو
دا ستا څنګه منصوبه وه او دا څنګه پلانینګ وستا او دا تاسو څه ویل موږ ته هم څه ویل او دا وشو څه لم ینالو خیرا او دوی ته هېڅ فایده میلاو نه شوه مسلمانانو باندې څه غلبه بیان مونته وکف الله المؤمنین القتال او پوره شو الله تعالی د مؤمنانو دپاره د جنګ نه الله تعالی د مؤمنانو دپاره د جنګ نه پوره شو یعنې داسې حالت الله تعالی برابر کړو چې مؤمنانو جنګ ونه کړو د جنګ نه بغیر ورته فتح میلاو شوه خو جنګ ته خو هغوی ځان تیار کړی خو ونه بیا د الله تعالی خوښه لري د جنګ سره فتح درکوي او که بغیر د جنګ نه درکوي او که نه یې درکوي خو ته خو به ځان پیش کړې نو دوی ځان پیش وکف الله المؤمنین القتال په دې موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو خبرې کړي دي چې کله د مسجد فتح ته وخوته کنه جومات خو په هغه وخت کې نه و په دغه غونډۍ باندې بره چې وخته چې اوس په جومات جوړ شوی دی نو چې ویې کتل نو نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا اله الا الله وحده الله نه بغیر بل خدای نشته یوازې دی صدقه وعده الله تعالی خپل وعده رښتینې کړه ونصر عبده او د خپل بنده مدد یې وکړو واعز جنده او خپل لښکر غالب کړو وهزم الاحزاب وحده او یوازې په یوازې ټولو ډلو له شکست ورکړو نو بیا فلا شیء بعده د الله تعالی نه پس داسې څوک نشته دی چې د الله تعالی فیصله ورانه کړي د الله تعالی د فیصلې دپاره څوک بدلونکی نشته د دې نه مخکې نبي علیه الصلاة والسلام دا دعا کړې وه د دې کافرانو په باره کې چې اللهم منزل الکتاب ای هغه خدایه چې کتاب دې را لېږلی دی سریع الحساب یې ته ډېر زیات زر حساب کوونکی نو اهزم الاحزاب الله تعالی دې ډلو له شکست ورکړه نو هغه دعا قبوله شوه نو وعده دا مطلب وكان الله قويا عزيزا ودي الله تعالى طاقتور وبا غالب وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم او الله تعالی را کوز کا کسان ظاهروهم چې د دې مدد کړو د دې کافرانو مدد کړو ګوره ته به چې مدد خې کړی نو جنګ خو نه شوی نو مې وعده خې ول ورکړو دا چې ور سره د مسلمانانو سره وعده ما تکړو دي ته وی چې تاسو سره مرګري شون دا معمولی خبره وا دې ته خو اخلاق که نور اسم نه و نو چې جنگ شروع کېدی خو دوی خو له راتلل که نه مقرره نه له نو ظاهروهم دوی خو مدد شروع کړی و وعده یې ماته کړې وه هغوی ته یو اخلاقي قوت میلاو شوی و مسلمانانو باندې یو روب او دبدبه د اچولو کوشش وکړو ظاهره خبره ده ستا مخالفین چې کوم دی هغه د بل چا ستا ملګری د مخالف سره میلاو شي نو بیا څنګه صورتحال ظاهروهم چې د دې مدد کړو من اهل الكتاب د دې اهل کتابونو د کتاب ولونه من صیاصیهم راکوزي کړو د خپل قلاګانو نه سویا هغه ځای ته وایي چې ته پکې محفوظ یې نو بیا قلا د هغې ثانوي معنا ده هر هغه شی چې کوري که کویی او که بختربند ګاډی که مورچی خو چې ته پکې ځان محفوظ ګڼې دې ته سویسیه وایي نو قلا کې هم سړی محفوظ وي وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم دخل قلاغانو دخل مورچونا وقذف في قلوبهم الرعب او الله تعالی د دې په زړونو کې روب پیدا کړ روب په کې راواچو اوس ګوره شدید اواورې د چې لکه موږ ټول به وجني تاسو اندازه لګوئ که نه 700 خوشا کسان دي او ورسره تورې او زغرې او د هر څه ورسره دي مسلمانان هلته په ډاګه ناست دي او فیصله دا وشوه چې د دوی دا بالغ نارینه بمړه کوي او دی دوا پې وکړي نو په دغه وخت دی به یو بل ته کتلي وی به لکه راځي چې پې ورځو خو یو بل ته به ویلې وی چې راځي چې پې ورځو نو تورې به یې راغوستې وې نو د مسلمانانو نه خو بیا څه نقصان خو به یې کړی وی نو بس ښه په قلاره به راتله او مسلمانانو به ورله شاته تړله او سر به یې وله وو په دې کې یو کس و هغه غټ سردار و هغه په هغه وخت کې د ریخمو جامې اغوستې وې ریخمو جامې نو دا چلی کاوه داسې چلی کاوه دا په دې نوکانو باندې دا داسې نو چا ورته یې دا ولیکې وایي دا د مسلمانانو ته چې پاتې نه شي دا جامې مې د مسلمانانو ته پاتې نه شي خدای دې غر که د جامو غم وړی الله دې تباه که جهنم له روانې او د جامو غم وړی دا خجي وقذف في قلوبهم الرعب او الله تعالی واچو د دې په دې زړونو کې رعب نو اډو رپې مو نه وو دا داسې ولکه دا د څلوېښتو ورځو دا چرګوړي کم از کم دغه بانګي هم مقاومت یې مو نه کړه دغه کورني بانګي په شان دی چې د هغې په شان ټک ټوک خو یې کړی وی
بالکل داسې ولکه دا سپین چرګان خجی فریقا تقتلون یو ډله پکې تاسو وجلا وتاسرون فریقا او بل ډله مو قید کولا واورثکم ارضهم وديارهم او الله تعالی تاسو له میراث کې درکړه دا غیز مکه وديارهم او دا غي کلیو کورونه او اموالهم او دای مالونه وارضنا او دا شزمکه لم تطئوها جتاس بلا قدم من يخوده وكان الله على كل شيء قدير او الله تعالی پر سبحانه قدرت لرونکې دلته یو خبره ته بغوک کې دی دا د بنو قریظه اوس ګناوه زه خو هغې سره معاهده وکړه هغې ته وی چې درځو د مخکې مسله سوه مخکې مسله داوا ګناه داوا چې دی نبی علیه صلات وسلام سره په میثاق مدینه کې وعده کړې وه میثاق مدینه د دې مدینې د باشندگانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې یو معاهده وه چې د دې مدینې منورې حفاظت وکړو نور پکې ډېرې خبرې وي تقریبا د هغې ټولې 48 خواوشا دفات دي 46 یا 48 دفات د هغې میثاق مدینې خو په هغې کې بنیادي خبره دا ده چې اختیارات به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول آخري فیصله به د نبي علیه السلام څوک به د دې مدینې باشنده چې په دې مدینه کې اوسېږي د بار قومونو سره به تګ راتګ او تعلق نه ساتي نه به چاله پناه ورکړي د پیغمبر د اجازت نه بغیر پته نه لګي چې چاله د پناه ورکړي څوک راغلي دي دا کار به نه کوي په مدینه منوره باندې چې حمله وشوه نو ټول به دفاع ته پاتې کېږي ټول به دفاع ته به وځي به هېڅوک به نه پاتې کېږي ها که د مدینې نه بهر نبي علیه صلات وسلام چا پسې ته نو بیا د خلکو خپله خوښه ده چې پیغمبر سره ځي او که نه ځي خو که په مدینه چا حمله کوله نو ټول به نو دا معاهده شوې وه دا د سیرت او د تاریخ په کتابونو کې دا معاهده ده یو صاحب دی په دې عربو کې نو هغه لیکلي دي چې دا معاهدې دا حدیث چې دی دا روایت چې دی دا ضعیف دی د دې معاهدې دا روایت ضعیف دی نو ما یو محترم الله تعالی دی وبخي وصفات شوی دی نو دا هغه کتاب ځان سره نیولی و چې یاره جي دا معاهدې دا روایت خو ضعیف دی نو ما ورته چې ګوره د علم دپاره خلک وي پخوا به هم خلک وی د لږ علم دپاره دړی عقل پکار یو که د چټاکۍ علم دپاره دړی څه قصه به خلکو کوله نو ما چې په ده کې اوس چټاکۍ عقل هم وی نو دې ته خو ګوري چې د روایت د سند په لحاظ سره ضعیف دی یا ضعیف نه دی ما ومنله چې ضعیف دی خو ستا عقل کار کوي که نه کوي دا قرآن ضعیف دی دا قرآن کې چې الله تعالی وایي چې فریقا تقتلون وتاسرون فریقا یو ډله تاسو وجله او بل هم قیدي کوله د دې بنیاد څه دا ولې والا دومره لویه سزا ورکړه او په هغه زمانه کې چا د دې خبرې چې یاره صرف د دې خبرې دومره سزا ده چې بس هغې وي چې موږ ستاسو سره ملګري یو بس ملګرتیا مو نه شوه جنګ مو نه شو بس صرف د دې خبره چې یاره موږ تاسو سره ملګري یو نو د دې دا سزا شوه چې تاسو 200 کسان وژنې خبره دا ده چې دا د هغه معاهدې خلاف ورزي وه او په دې باندې د هغه زمانې عبدالله ابن ابی غوندې سړي مې اعتراض نه دی کړی هغه به دا اعتراض نه دی کړی د محمد صلی الله علیه وسلم غلط کار وکړو لوی نه لوی منافقان ولته هغوی دا د دې یهودیانو نور هم هلته ډېر ملګري وو هغوی دا اعتراض نه دی کړی مکه کې لا مشرکان اوس هم موجود وو مکه خو لا فتح شوې نه وه هغه ځای نه دا چا ونه وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم ظلم وکړو دا ولې ملک دا د هغه ځای دستورو طریقه وه او د ټولې دنیا دا منلې وه چې هغه معاهده شوې وه د میثاق مدینې او د میثاق مدینې مخالفت وکړو او دغه سزا وه او ځینې روایاتو کې دا راځي چې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په دغه موقع باندې دی بني اسرائیلو ته ووی چې ما خو ستاسو کتاب هم لوستی دی ستاسو کتاب تورات مې لوستی دی ستاسو د کتاب تورات د استثناء چې کوم باب دی په هغې کې آیت نمبر 10 او د هغې نه علاوه خواوشای ورته ووی چې په هغې کې تاسو څه لیکلي دي هغې کې دا لیکلي دي چې دشمن چې تاسو کله وګورئ چې دشمن خلاف ورزي کړې ده د معاهدې نو بیا د هغه محاصره وکړئ او چې محاصره مو وکړه نو د هغه قلاګانو ته ننوځئ او چې ننوځئ نو بیا د هغې سړي قتل کې او د هغې ښځې او د هغې مالونه او د هغې بچي دا ستاسو دپاره قیدیان او غلامان دي نو وایي زه خو هغه خبره کوم نو هغه خبره کوم ځکه تاسو د معاهدې خلاف ورزي کړې ده نو معاهده خو وکنه چې معاهده ونه د هغې خلاف ورزي معاهده نه وه دی د معاهدې حدیث ضعیف دی دا د چا پر دماغو کې دا قانونیت داسې نښتی که نه چې یاره جي بلکل دا د لکیر فقیر دی ته د لکیر وایي داسې لیکلي دي نو ته د لکیر فقیر خو مه جوړېږه نه خو دې خوا خو هم ګوره که نه
خجی دا مطلب شو وتأسرون فریقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. دی وقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې څلور بیبیانې وي، نو داسې و چې کله د خوښه حالات برورو بدلیده، نو دی بیبیان هم دا مطالبه وکړه چې د خدای پیغمبره موږ هم لږ سهولت راکړه، موږ هم لږ اساني راکړه، موږ باندې هم لږ فراخي راوله چې موږ هم لږ فراخه ژوند تیر کړو. دا نور خلک دا د فراخه ژوند تیروي، نو موږ هم حق دی چې موږ هم فراخه ژوند تیر کړو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کارونه خو داسې وو او د نبي علیه السلام د نبوت ذمه دارۍ داسې وې چې هغه دې څیزونو ته نه و وزګار، چې هغه د خپلو بیبیانو دپاره او د خپلو بچو دپاره ښه حلاله کلا او ګټه وکړي او ډېرې پیسې ول راوړي او ډېر په مزو کې د هغې ژوند تیر شي. دې څیزونو ته خو وزګار نه و. د نبوت کارونه دومره زیات وو چې هغې د پیغمبر علیه الصلات وسلام د یو رګ هغه عینې رانه چوړوله. نو دې خبرو ته خو نبي علیه الصلات وسلام نو فارغ، چې نو فارغ نو دا خبرې به د نبي علیه الصلات وسلام په مزاج باندې خامخا درنې لګېدې. او ځکه خو نبی علیه الصلات وسلام یو ځل هم په داسې موقع باندې قسم خوړلی او د کور نه بهر په یو بالاخانه کې یو میاشت هلته دیره و، ځکه چې په دې خبرو خفه و د خلکو نه، د خپلو بیبیانو نه په دې خبره خفه و. او بیا میاشت تېره شوه نو بیا واپس راکوز شو. نو دا هغه موقع ده. نو الله تعالی نبی علیه الصلات وسلام ته یو حکم دا راولېږو چې د بیبیانو ته دې تخیر ورکړه. تخیر دې تخیر ته په د فقه په اصطلاح کې زموږ د فقه چې کومه ده د اسلامي فقه په اصطلاح کې دې ته تفویض وایي، تفویض الطلاق. قرآن ورته تخیر ویلی، تخیر هم ورته ویلی شي او تفویض الطلاق هم ورته ویلی شي. د دې مطلب دا دی چې سړی خپلې ښځې ته دا ووایي چې اوس ستا اختیار دی چې که ته ما سره پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي، نو ستا دا اختیار دی چې ته طلاقول غواړې، نو بس ټیک ده ته ما ته ووایه چې او بس نو دا اختیار ما تاله درکړو. او دا اختیار دا په فقه کې بیا ډېر زیات تفصیلات دي چې دا اختیار یې وله صراحتن ورکو، کنایتن یې ورکو، د مجلس دپاره یې ورکو، د مجلس نه بهر دپاره یې ورکو، موقت یې ورکو، غیر موقت یې ورکو، مشروط یې ورکو، غیر مشروط یې ورکو. دا بیا پوره بحثونه بیا ګوره. خو مطلب دا دی چې دا تفویض د طلاق شو، تخیر شو چې اوس تا څه خوښه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ووی، د ټولو نه مخکې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ووی چې ګوره یو خبره درته کوم، الله تعالی ما ته خبره کړې ده چې دې ښځو ته ووایه چې که د ما سره دا تنګه د وربشو او وچه ډوډۍ قبلوې خو ټیک ده، د امهات المؤمنین به یې الله تعالی په آخرت کې ډېر لوی اجر درکړي. او که دا نه قبلوې نو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، نو راشئ چې ښه په قلاره ښه په خوشحالۍ هم پرېږدم. او چې څه کول غواړې او دنیا غواړې نو بیا بل چا سره نکاح کول غواړې نو کوې به، چې یقینا چې داسې شوي وې چې که یوې بیبي هغه د نبي علیه الصلات وسلام د دې تخیر نه دا فایده اخیستې وې چې او زه خو مزې غواړم، او چې مزې غواړم نو زه خو بار اوسېدل غواړم، چې بار اوسېدل غواړم نو بیا د هغه بیبي دپاره بیا دا حق و چې هغې د چا سره واده کولی او کوم ځای پاتې کېدی او څنګه چلې کولی، بیا د هغې اختیار و. ځکه د تخیر مطلب خو بیا دا شو که نه چې بیا هم پې پابندي وی چې ته به دا کوې او دا به نه کوې، نو بیا د تخیر څه مطلب شو؟ ظاهره خبره ده چې بیا به هم دا ازادي به د هغې ته به یا وې. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته یې ویلې ته مې د مور او پلار سره صلاح وکړه. مطلب یې دا و چې دا خو د عمر نه کشره ده، نو هسې نه چې ته جذباتي فیصله وکړي. نو هغې وایي چې د خدای پیغمبره په دې کې به هم لازم چا سره صلاح کوم، بس زه الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر او آخرت خوښوم، بس دا به پټو سترګو ما خوښ کړي. ټیک شو چې د ستا د نکاح کې دننه د اوسېدو باوجود موږ ته څه سهولت وی نو دا مې خوښ، خو دا چې د نکاح او د پیغمبر د نکاح نه د وتو خبره شي نو دا خبره خو زموږ په ذهن کې نشته. او بیا د نورو بیبیانو هم دا خبره وکړه، نو دې معنا دا ده چې هغه خبره ختمه شوه. خجی یا ایها النبی اے پیغمبره قل لازواجک ووایه خپلو بیبیانو ته. دا په دغه وخت کې دا څلور وې نو سوده وه، عایشه وه، حفصه وه، ام سلمه وه رضی الله تعالی عنهن. خجی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، که تاسو اراده کوئ او غواړئ موجوده ژوند او د هغې ښایسته، فتعالینا نو راشئ ټولې امتعکن چې فایده دله درکمه، څنګه چې متعه جوړه جامې وله ورکړي د هغې مناسب، واسرحکن سراحا جمیلا، او پریم دم په ښه طریقه باندې د پرېښودو. داسې نه چې ورکه شه او تباه شه او غرقه شه او برباده شه، نه دا نه، ښه په طریقه چا دپاره پیغور نه جوړومه، دشمني نه جوړومه، خو په ښه په طریقه باندې راځه، په طریقه د رسختومه، دشمني یې سره نه کومه،
ټیک ده ستا خو خانه ده تا ته اجازت دی وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او که تاسو اراده کوئ د الله تعالی غواړئ الله تعالی او د هغه رسول والدار الاخرة او د آخرت وروستنی کور د هغې کامیابي غواړئ فإن الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظیما بېشکه الله تعالی تیار کړی دی للمحسنات هغه کسانو ته چې ښه عمل کوونکي دي اجرا عظیما ډېر لوی اجر او ښه عمل کوونکي څوک دي منکن چې تاسو یې دا من بیانیه دی تبعیضیه نه دی چې په تاسو کې دي نه هغه بیبیانې ټولې داسې وي نو دا من بیانیه شو یا نساء النبی اوس چې کله تاسو دا اختیار راکړو او دلته پاتې شوې نو بیا دا خبره ده چې ګورې پابندۍ خیال به ساتئ ځکه څنګه چې پیغمبر نمونه ده نو داسې د پیغمبر دا کور هم نمونه ده نو دنیا خلک به تاسو ته ګوري ستاسو په دې کور کې څنګه صورتحال دی نو چې ستاسو په کور کې صورتحال دای چې تاسو دنیا طلب کول غواړئ نو بیا به دا باقي خلک وایي چې بس موږ خو بیا خامخا غواړو چې هلته داسې چل دی نو موږ سره خو به خامخا داسې چلي یا نساء النبی ای د پیغمبر بیبیانو ګوره الله تعالی ورته براه راست خطاب کوي د پیغمبر دومره لوی شان دی حالانکه دا د کور خبره ده د سړي او د ښځې په منځ کې معامله ده هغه د کور خبره ده د کور خبره ده خو الله تعالی په دې کې براه راست مداخلت کوي ولې ځکه چې الله تعالی ته د خپل پیغمبر دا کار ډېر ګران دی د دې ورسره ډېر قدر دی چې زما پیغمبر چې ما پیغمبر کړی دی چې ما کوم کار دپاره پیغمبر کړی دی چې هغې ته د ذهن فارغ وي د هغه د کور مسلو کې بیا دا مسلې نو الله تعالی پکې برای راست ځکه مداخلت کوي سړی خو په خپل کور کې ګزاره هم کوي څه کوي که نه په طریقه باندې وخت تېروي خو الله تعالی برای راست خبره په دې وجه کوي چې ګوره بیبیانو ته دا خبره ښیي چې دا معامله داسې معامله نه ده د دې نزاکت دی او ځکه چې پیغمبر الله تعالی ته د خپل کار دپاره ډېر زیات خوږ دی د یو کار دپاره پیغمبر کړی چې هغې کار ته فارغ تاسې په کور کې داسې مه مصروفه کوئ چې هغه هم د دې کور د کارونه نه وزګاره او یا داسې وي چې هغه د هغه په ذهن باندې همیشه دا بوجي چې هلته بار ناسي د مختلف قسمه معاملات توی کوي او دلته په ذهن باندې بوجي چې په کور کې به څنګه چلي دا دې قسم میسونه باید فارغ کړي یا نساء النبی ای د پیغمبر بیبیانو من یات منکن بفاحشة مبینة چا چې وکړو په تاسو کې بفاحشة یو ګناه یو غلطي مبینة ښکاره ګوره فاحشة مبینة د تفسیر قرطبي والم لیکلی دي نور علما هم لیکلی دي چې د دې فاحشې دا استعمال درې قسمه دی یو دی په الف لام باندې الفاحشه د مطلب خو بے حیايي کول دي یو د فاحشه بغیر د وصف نه نو دا غي مطلب گناه کول دي یو د فاحشه مبینه نو دا غي مطلب ده نفسي نشوز او جبه کول او د کور پر معاملاتو کې سکړب کړوب کول لکه دا قصه چې موږ له خوراک او موږ له انتظامات او موږ له سہولت او موږ له پیسې ډېرې پکار دی او اساني ډېره پکار ده او کور کې فراخي پکار ده دا نو دا چې کله دا فاحشه لفظ موصوف شي او بل صفت راشي نو بیا ته نه دا مراد نو دلته د دینه مراد ده النشوز وسوء الخلق جبه کول خامخا بې ځایه مطالبه د دینه پس بیا دا مطالبه نه کوي من یأت منکن بفاحشة مبینة چا چې وکړو په تاسو کې داسې بد اخلاقي او داسې تیزی او داسې تیز خوی چلول او نافرمانی مبینة چې په ډاګه ډاګه وا کلاو داسې چلے یضاعف لها العذاب نو دې به دوچن عذاب ورکړی کېږي ضعفین دوچندو یضاعف لها العذاب ضعفین مقام هم ډېر اوچت دی که نه نو سزا به هم ډېره خجی وکان ذلک علی الله یسیرا او دا خبر الله تعالی ته ډېره اسانه ده تاسو ډېر لوی مقام دی په دنیا کې خو تاسو ډېر لوی مقام دی په دنیا کې د پیغمبر بیبیانې خو الله تعالی ته خو داسې دومره ګرانه خبره نه تعالی سزا درکړي ومن یقنط منکن لله ورسوله او څوک چې تابعداري وکړي او عاجزي وکړي په تاسو کې د الله تعالی په مخ کې او د الله تعالی د پیغمبر په مخ کې د الله په مخ کې به عاجزي کوي او قنوت به کوي او د پیغمبر به عاجزي کوي وتعمل صالحا نیک عمل وکړو نو نوتها اجرها مرتين موږ به دې له دې اجر ورکړو ډبل مرتين دوچند وآتدنا لها رزقا کریما او تیار کړی دی د پاره ډېر لوی ښایسته رزق د جنت یا نساء النبي ای د پیغمبر بیبیانو لستن کاحد من النساء تاسو د نورو ښځو په شانتې نه یې تاسو د نورو ښځو په شانتې نه یې نو دوی خو د دغې معاشرې ښځې خو د پیغمبر بیبیانې شوې نو مقام یې اوچت شو که نه
لستن كأحد او د امهات المؤمنین شوي د مسلمانانو میندې شوي لستن كأحد من النساء تاسو نه پشان د یو تن د زنانو د نورې ښځې چې دي پشان ته نه ان اتقیتن که تاسو د الله تعالی په دې پرهیزګارۍ باندې اوسېدل غواړئ داسې نه تقوا خو پکې شته خو که په دې تقوا باندې همیشه اوسېدل غواړئ دا معنا ده ان اتقیتن که تاسو په دې تقوا باندې دوام او مرګ همیشګیري کول غواړئ د تقوا د روش برقرار ساتل غواړئ نو فلا تخضعن بالقول نو بیا به تاسو نرمې خبرې نه کوئ نرمې خبرې داسې لوچدارې خبرې به نه کوئ لوچدارې خبرې اسم د زنانو په دې آواز کې یو لوچ او یو نرمي خو شته خو چې هغه پکې نوره نرمي را پیدا کی نو بیا د خلکو په ذهن کې ناشنا خبرې راځي بیا نو نه داسې کار به نه کوئ ان اتقیتن که تاسو په تقوا باندې همیشه پاتې کېدل غواړئ نو فلا تخضعن بالقول نو بیا به لوچدارې او نرمې خبرې نه کوئ ولې به نرمې نه کوئ داسې نرمې خبرې چې فیطمع الذي فی قلبه مرض چې تمه وساتي په تاسو کې هغه څوک چې د هغه په زړه کې بیماري ده هغه زړه کې څه نور څه خبرې دي نو څنګه خبرې به کوو نو وقلن قولا معروفا او وایه هغه خبرې چې کومې مناسبې دي مناسبې خبرې کوئ د پردي سړي سره چې کوم خبره مناسبه وي نو په هغه انداز کې خبره کوئ داسې خبره مه کوئ چې د هغې نه لکه یو مور زوی ته څنګه خبره کوي یا یو خور رور ته څنګه خبره کوي نو په هغې کې هغه لوچداري نه وي خو کومه ښځه چې په داسې انداز کې خبرې کوي چې هغه سړی ځان ته متوجه کوي نو هغه پکې هغه آواز کې اسم نرمي او دا پکې نور نرمي پیدا دا کار به نه کوي دا کار نو چې دا نه کوي نو ګانې به څنګه وایي غامدي پکې وایي چې ګانې پکې خیر دی نو غامدي الله دې چاړه کا نو ګانې پکې کوم ځای نه راغلی وایي فیطمع الذي فی فلا تخضعن بالقول نو د ګانې دپاره خو پوره ټنګه پکاري نو ته پې نه پوهېږې چې هغانې چې وایي نو څنګه چل کوي د هغې دپاره د بدن هغه لچک او د بدن هغه تاوول او هغه مختلفې اداګانې او مختلف پوزونه او مختلف قسمه سټایلونه خپلول او هغې دپاره ځان له کوم ډول سینګار او د هغې دپاره په آواز کې کوم اتار چړاو او کوم زیر و بم پیدا کول نو دا پکې بیا د کوم ځای نه راغله نو دی وایي دا خو د پیغمبر بیبیانو ته ویلي نو مې ښه دې نورو ته سوي دي تاسو ګډېږئ پیغمبر بیبیانو ته ویلي تاسو داسې مه کوئ او دې نورو ته وایي چې خیر دی که دا نورې ګډېږي نو خیر دی نه دا اسلام صرف د پیغمبر د بیبیانو دپاره راغلی و نو د پیغمبر بیبیانې خو نمونه وي نو چې بار خلکو ته ویلی او مخکې دوی ته نه ویلی نو خلکو به ویلی چې ګوره ورته مونږ ته یې وایي او خپل کور والا ته یې نه وایي نو الله تعالی وایي چې د پیغمبر بیبیانو ته یې ووایم چې دا نمونه دي نو دا نور خلک به په دې پسې ځي نو دا مطلب یې شو نو دی په دې هم نه پوهېږي دا خو د پیغمبر بیبیانو ته وي نو دایم ورته او وقرن فی بیوتکن او اقمنا الصلاة به دایم د پیغمبر بیبیانو ته ویلي دي واقمنا الصلاة مونږ به صرف د پیغمبر بیبیانې کوي که نه نور چاته خو نشته ځکه دا خو د پیغمبر د بیبیانو دپاره دی وآتینا الزکات زکات به صرف څوک کوي د پیغمبر بیبیانې به یې ورکوي واطعنا الله ورسوله او د الله تعالی اطاعت او د پیغمبر اطاعت به صرف د پیغمبر بیبیانې کوي که نه نور څوک به نه کوي نور خلک آزاد دي که نه ته وایې چې نه دا به کوي خیر دی خو دغه بل به نه کوي نو مې دا تقسیم به پکې د خدای په کتاب کې ته کوې چې الله تعالی وایي دا ټول به کوي او ته وایې دا به پکې کوي او دا به پکې نه کوي دی داسې انداز کې د قرآن تفسیر کوي لکه ته به دا 1400 سال ټول خلک ړانده وو دا پې نه پوهېده خو دا اسلام دته کونډه ناسته وه قرآن هم داسې پروت و چې څوک پې نه پوهېده خو د دی راغی نو دنیا پې پوه شوه او د ده دا ذمهداري ده چې دی به په دنیا پوهوي جی نو لږ ښکته بره ځان ته ګوره که نه دومره اوچتې ولې وې وقرن فی بیوتکن او کینې په خپل کورونو کې قرن د قرار نم دی او د وقار نم دی قرار په سکون په خپل کور کې ښه په عزت په خپل کور کې کینې او دا مطلب دی وقرن په وقار او په احترام په خپل ستا احترام ستا په دې کور کې دننه دی بار پرې شمع محفل جوړېدو کې ستا احترام نه دی ستا احترام په دې کې دی چې ته چراغ خانه یې ته شمع محفل مه جوړېږه وقرن فی بیوتکن او ښه په عزت کینې په خپلو کورونو کې ولا تبرجنا او مه شڼېږې او مه بڼېږې د په دې پښتو کې دا ترجمه ده بروج څه ته وایي برج برج پیژنې که نه برج ټاور ته وایي
مکې ته تللی یې که نه مدینې منورې ته برج فلان او برج فلان برج ټاورې غټې غټې ټاورې بروج فی بروج مشیده بارجه څه ته وایي په آبادباني کشتۍ ته وایي لرې نه ته ګورې نو هغه راښکاره شي اول حاجي په سمندر کې چې ګورې لرې نه نو بارجه ورته په دې وجه وایي لرې نه په نظر راځي نو بروج څه ته وایي هغه ښځه چې د خپل حسن ښایست شو هغه ښکاره کوي خلکو ته خپلې جامې خپل کالي خپل شړنګه شړونګ دنیا ته ښکاره کوي او یا دا چې هغه دا نه ښکاره کوي د دې په شان نورې ملته ډېري خو دا داسې بڼېږي را بڼېږي د سړو په مخ کې ځي او راځي داسې شڼېږي را شڼېږي چې دا سړي ما ویني ما ته متوجه شي مجلس د سړو دی دا سټیج له راځي مجلس د سړو دی دی پرې منځ کې اوړي راوړي نو دې بڼېدو او شڼېدو ته څه وایي دې ته بروج وایي خجی وقرن فی بیوتکن او ښه په عزت او په وقار او په احترام کې نه په سکون کې نه په خپلو کورونو کې دا مطلب نه دی چې روزې ما حج له به ځې عمرې له به ځې پلار کره به ځې رور کره به ځې نیکه کره به ځې غمخادی له به ځې چې واده یې نه ورسره به ځې واده سره به هم ځې داسې نه چې واده سره به نه ځې خو چې ځې نو ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی چې راوځې د کوره نو ولا تبرجنا نو نه به شڼېږې نه به راښکاره کوې خپل زینتونه دا مطلب ولا تبرجنا او مه به راوځې مه به راوځې مه به را بڼېږې او شڼېږې بروج دغه ته مه به ښکاره کېږې مه ښکاره کېږې تبرج الجاهلیة الاولی په شان د ښکاره کېدو دغه اولني جاهلیت چې جاهلیت اولنی و نو پته ولګه د جاهلیت وروستنی مي چې اولي نو پسې دویمه مي نو دا زمونږ د زمانې دا جاهلیت هم دا جاهلیت ثانیه دی یا دا جاهلیت جدیده دی دا هم جاهلیت دی د دې زمانې ده چې په دې کې ښځې ته ویلی دي چې ته بار ته راوځه او ته شانه به شانه د خلکو سره ګرځه په سټیج باندې ډرامې وایه په جهاز کې د میلمنو زړه ساته چې هغه باندې سیچلی شي نو چې ته راشې خواته ورته بڼېږې وشڼېږې چې د هغه طبیعت له ښه شي په دې جهازونو کې د خلکو طبیعت خرابېږي نو دا ایر هوسټس د هوایي مهماني د څه دپاره ده دې کې ښځې ولې برتي کوي دې کې دې دپاره برتي کوي چې دا جهاز کې چاته طبیعت خراب شي نو چې دا ولې راځي او دا یې لسې قلارۍ را قلارۍ دا ماشوم دی دا به قلارۍ حاجي د زړه خیال به ساتي په سټیج باندې به ډرامې وایي ممبري به کوي سوشل سرګرمیانو کې به دا په انجیوګانو کې به دا کته ځي او بره به ځي په سرکاري او په نجي دفترونو کې به دا څه کوي کارونه به کوي خجي او په کالجونو کې به د هلکانو سره یو ځای تعلیم حاصلوي نو دا پکې د کم ځای نه راله او د سړو په هسپتالونو کې به نرسنګ کوي نرسنګ به کوي د سړو په بھائی سړی به د سړي دپاره نرسنګ کوي او ښځه به د ښځې دپاره کوي نو ښځه به د سړي دپاره څنګه نرسنګ کوي حاجی دا مطلب شو او بیا به بار ملک ته لیږي نو ته به دلته ناستې او دا به بار ته تلي هلته به تعلیم حاصلي د هغه ځای نه به ډګري راوړي کال 2 کاله به دا هلته ناست دی ډګري به راوړي نو دا کارونه پکې نشته ښه په سټیج به ګانې وایي نازونه او نخرې به کوي په ریډیو کې او په ټلویزیون کې به سندرې وایي پوه شي په خبره باندې که نه او بیا به ډرامو کې حصه ادا او کله به د خاوند کردار ادا کوي او کله به د محبوبې کردار ادا کوي پوه شي په خبره باندې نو دا خجی دا مطلب شو او په کلبونو کې به لګیایي د خلکو سره به یو ځای کینی پاسي داسې ګپې به لګوي لکه ته به وایې چې دا به هر حال دا نه دي دا طریقه نه ده دا طریقه د مسلمانانو ښځو نه ده دا تا د مغرب نه دا جاهلیت دی د جاهلیت ته چې ولا سنم دی دا جاهلیت دی نو ښځه به وایي چې دا خو تا په ما باندې پابندي ولګوله ما دا باندې په تا پابندي نه ده دا خو ستا حفاظت دی دا څه شی دی ستا د برطانیه کې یو خبره ډېره زیاته مشهوره ده مسلمانانو په منځ کې کیدای شي چا د مختلفو خلکو خبره را جمع کړي خو به هر حال چې یو انګریز یو مسلمان ته وایي چې ستاسو دا خویندې میندې زنانه چې دي نو دا موږ سره لاس نه میلاوي او زمونږ خو تاسو سره لاس میلاوي زمونږ هغه چې کوم انګریزانې دي میمې ګورګانې هغه تاسو سره لاس میلاوي خو چې ستا مسلمانانو ته زه لاس ورغږم نو هغه نه زه لاس نه میلاوم نو دا ولې دا په تاسو کې داسې چل دی نو هغه ورته وایي چې ستا کوین چې کوم دا کوین الیزبت هغه تا سره لاس میلاوي
وی نه وی ولې وی هغه خو د خاص مخصوصو خلکو سره لاس ملاوي خو ملکه ده نو هغه د هر چا سره لاس نه ملاوي نو هغه ورته وایي کوتکه ورته نه دی ویلي خو دا خو ما وویل ورته یې وایي چې ستاسو په وطن کې یوه ملکه ده او زمونږ په هر کور کې هره زنانه ملکه ده هر مسلمانه پیغله هر مسلمانه خاتون دا ملکه ده دا د هر چا سره لاس نه ملاوي دا مخصوص خلک پلار سره به لاس ملاوي رور سره به ملاوي زوی سره به ملاوي خاوند سره به ملاوي تر سره به لاس ملاوي ماما سره به ملاوي هر چا سره نه ملاوي لاس وی اوس پې پوه شوې اوس پې پوه شوې دا ملکه ده دا مطلب شو وقرن فی بیوتکن او په قلاره کښېنئ په خپلو کورونو دا حفاظت دی دا ستا حفاظت کوي دا وایي چې یاره جي زه چې بار نه وځم نو زما به د معاشرې په دې سمي کې څه کرداري زما به د په سوشل سرګرمیانو کې به زما څه کرداري زما به د قوم په تعمیر کې څه کردار پکار دی زما د ملک په تعمیر کې او د ریاست په معاشره کې په اجتماعي کارونو کې زما کردار ما یو بالکل ستا کردار دی خو ستا کردار ډایرکټ نه دی انډایرکټ دی برای راست کردار تعالی نه دی درکړی تعالی انډایرکټ کردار درکړی دی ته په کور کې کښېنه او ته د یو سړی چې جنګ لځي صحابیاتو د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو هغوی ګوره د هغې سوچ څنګه و د اوسنۍ ښځې د دې عامې مغربي ښځې سوچ څنګه دی د مغربي ښځې سوچ دا دی چې ما بار ته وباسه په کور کې تا ولې رابنده کړې یم د مسلمانې زنانه سوچ دا و چې نبي علیه صلات وسلام ته یې وې د خدای پیغمبر سړو خو ټولې نیکۍ وګټلې جهادونه هم کوي سخت هم تېروي منډې هم وایي او مونږ په کور کې ناست یو مونږ خو هېڅ هم ونه کړو نو مونږ به جنت څنګه ګټو ګوره هغې سره د دې خبرې غم و دې غم نه و چې زه بار وبڼېدی نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل حدیث کې دې خبره ته لږ سوچ وکړه چې دا نبی علیہ السلام الفاظ څه دي وی من قعدت منکن فی بیتها څوک چې په تاسو کې په خپل کور کې ښه په قلاره کښېني نو فإن ذلک فإنها تدرک عمل المجاهدین نو دې ته به د مجاهدینو د عمل ثواب ملاویږي ولې یو سړی چې بهر لګیا دی او جنګ کوي او جهاد کوي او سخت تیری او تکلیفونه تیری نو چې دته دا اطمینان چې زما په کور کې څه مسله نشته زما بچو ته څه مسله نشته زما د کور خلک چې کوم دي هغه د خپل ځان د خپل کور د مال د خپل بچی د هغه تربیت او د هغه د حفاظت دپاره زما د کور خلک ټیک دي نو زه به ښه په اطمینان او په سکون باندې چې بار څه کول غواړم هغه به خو چې ما ته دا پته چې زه خو دې خوا لاړم او هلته به هغه وزیر داخله پته نشته چې به چېرته تللی نو بیا به ما ته څنګه سکون ملاویږي زه به څنګه په اطمینان باندې بیا به زما خو بس نیم فکر هلته او نیم فکر به مې دلته چې خدای هغه ماشوم به څنګه چلی او خدای پاکه په کور کې او دا ښځه به چېرته تلي نو څنګه تکلیف به ورته میلاو شوی څه قصه به یې ورته نو دا خو ستا د تحفظ دپاره دی او تا ته په اسانه ثواب ملاویږي او ته لګیا یې تا ته شریعت وایي چې ته دا یو سیر غوټه واله په غر روان یې په غر نو دلته غټ غټ بوجونه پراته دي نو تا ته پکې وایي چې ته دا یو سیر غوټه واله ځکه ته کمزور یې ځکه دا ختل دي په دې غر او سړي ته من پیټه ور پشا کړو نو ته وایې چې مال یې من ولې را نه کړو نو تا سره چې من در نه کړو نو تا سره یې ښه ونه کړو خیر سره وکړو چې تا ته من پیټه در پشا کړی وی او وړی دې نه شوی یو قدم دې اغستی او سا دې را ماته وی نو دا به ښه وه نو تا له معمولي غوندې غوټه در کړه چې دا واله او زه ته مخکې او خیر دې مونږ ته پرېږده دا غټ غټ پیټي به مونږ وړو د مغرب د ښځې نه تپوس وکړه چې د هغې لوپټۍ ته څوک بد وګوري نو د هغې په هغه بد کتو باندې هغه رور هم غیرت نه کوي زه دا د خپل بزنس دی د ما پکې څه کار دی رور او خور په لاره روان یې خور وروستو هلکان هغه چیړل شروع کړي نو چې ته ورته ووایې چې هلکه دا خو ستا خور وه هلته هغه سړي خو یې چیړي هغه به اټ از هر اون بزنس دا د هغې خپله معامله ده ما پکې څه کار نشته نو ته دا غواړې دلته ستا په لوپټه باندې سړی ځان وژني ستا لوپټې ته څوک بد وګوري او ستا په سر څوک معمولي خبره وکړي نو سړی لګیا دی هغه ځان پې ختموي 10 او 20 مړي پې کېږي په دې باندې خو هغه ستا عزت بې عزتۍ له نه ورکوي ستا لوپټه بې عزتۍ له نه ورکوي ته دې نه خبرې ها جی د موږ سره پرې برمنګم کې هلته یو ملګری اوس هم شته خو پرې بوډا شوی دی ډېر نو هغه به ما ته کیسه وکړه وایي د ما سره په دفتر کې یو انګریزه ده وایي ما ته وایي چې تاسو ته هم دا خپله ښځه په بوقره کې او په دې کور کې را بنده کړې ده وایي ما ورته وایي چې ته دا منې چې په انګلینډ کې به څوک ښځه را بنده کړي
وی راته وی چې یاره واقعي دلته خو یې نشي رابندولی وی ما ورته وی چې دا په خپله هلته ځان یې رابند کړی ما نه ده رابنده کړې وی بیا راته وی چې نه نو تاسو خو ورسره زیاتی کوئ که نه وی ما ورته زیاتی ورسره کوو وی ما ورته وی چې رښتیا رښتیا راته ووایه ستا کالي څومره دي وی راته وی زما او کالي نشته وی ما ورته چې لاړ زما د ښځې نه تپوس وکړه چې ما وله په واده کې څومره کالي کړي او بیا چې زه دلته رالم نو ما وله څونه کالي کړي دي وی ما ورته چې ستا کپړې څومره دي ستا پیزارونه څومره راشه زما د ښځې بکسونه او الماری وګوره وی ما ورته چې ته چې د کوره راځې تا له سوداګانې څوک کوي وی ما ته وی چې په خپله یې کومه نو وی ما ورته چې زه چې راځم ما له چټ راکړي نو که زه هر څه کومه خو دا چټ به زه وړم دا سودا به زه وړم کور ته بیا چې خادۍ لځي ته چې ستا خادۍ لځي نو تا له خاوند څه درکوي خاوند دې شته څوک دې شته راته وی چې نه خو زه مزدوري کوم دا راله ملاوي که نه ما ورته وی چې ګوره وی آخر چې دا ټولې خبرې مې ورته وکړې ما ته وی چې ته دروغ وی دا خو کوین لم داسې دا خو ملکې لم داسې څوک نه کوي وی ما ورته وی چې خوښه نه ده د مونږ کره راشي وی هغه هم د بلا لور وی سیده د مونږ کره راغله وی چې راغله وی د ما د ښځې سره کېناسته وی چې هغې ورته دا ټولې خبرې وکړې وی بیا ما ته وی چې توبه خدای توبه دا مسلمانان خو مونږ ته داسې ښکاري چې مونږ وی چې دا خو برباد دي مزې خو تاسو وکړې ستاسو ښځه یاره چې زم داسې ښځه وی چې په کور کې داسې ناسته وی لکه ستا د ښځې په شانتې او داسې په تیاره راله د هر سره راتلی او داسې مې دا ټول نوکران وی زما خو نه زوی نوکر دی نه مې خاوند نوکر دی نه مې رور نو دلته خو زوی نوکر دی خاوند نوکر دی پلار نوکر دی تره نوکر دی بچی نوکر دی رور نوکر دی چې چاته وایي چې ورشه دا وکړه وله کوي نه کوي نو څه کوي وی ما ته وی چې ستاسو ښځو خو مزې وی ما چې تا خو وی چې تاسو راګیرې کړي دي پته ولګې تا شیطان دماغ خراب کړي دي ستا زمونږ د دې ښځو دماغ هغه خرابول ځکه غواړي چې هغه په خپله قلندرانې دي هغې نه څه جوړ کړي دي کوسه ډبې دي قلندر خو لا بیا هم ښایي کوسه ډبې دي نو هغه غواړي چې د دین هم کوسه ډبې جوړې کړي نو په کوسه ډبتوب کې خو ستا خیر نه دی ستا خیر خو په دې کې دی دا مطلب شو اطعنا الله ورسوله ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه ومنزنا کوي واتينا الزکات او زکات ورکوي واطعنا الله ورسوله او د الله او د رسول خبره منه خزو ته چرته قران دا ویلی چې ام همیشه یقیم الصلاه منزنا کوي خزو ته ویلی چې اقمنا الصلاه هم دا نو ته خو د پیغمبر بیبیانو ته ویلی نو په خزو د مونږ نه بیا دغه دا بیبیانو ته ویلی دي او اقیمو سړو ته ویلی دي په نقطه ورسېدې که نه دا هغه لطیفه ده اقیم الصلاة چاته ویلي سړو ته او اقمنا الصلاة چاته وي بیبیانو ته د پیغمبر نو باقي ښځې نو بس په دې مونږ نشته نو دا مطلب شو دا مطلب خو نه دی که نه ته څنګه وایې چې دا پکې دغه دی دا قرن یې پکې هغې ته ویلي دی او دا بل نو دا نور هم پکې بیا هغوی ته ویلي دي نو بیا به نورې ښځې بس نه به د خدای او رسول خبره مني او نه به مونځ کوي او نه به زکات ورکوي نو داسې مطلب دی انما يريد او دی بل ته وګوره انما يريد الله بشک غواړي الله تعالی ليذهب عنكم الرجس چې لري کې تاسو نه ګندګي اهل البيت اې د پیغمبر د کور خلکو ويطهركم تطهيرا او تاسو خې پاکي کی په صحیح مانو کې پاکول نو د نور تصور تاسو ګندګي پاتې شو دا خبره چې اهل بیت څوک دي نو د پیغمبر اهل بیت بیبیان هم دي د په دې کې بیبیان راړي او اهل بیت د کور والا چاته وایي کور والا بچو ته وایي که ښځې ته وایي کور ودانې چاته وایي نو دا په پښتو کې هم ښځو ته وایي گھر والے کور اهل البیت کور نو دا بیبیانې دي البته دا سوچ کوه چې آیا حضرت حسن او حضرت حسین او حضرت فاطمه او حضرت علی رضی الله عنهم په اهل بیتو کې دي او کنه دا یو حدیث په بنیاد هغه دي ګوته دا حدیث نه دا مطلب دی چې دی او دا نور نه دي لکه یو روایت کې دا راځي چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وی چې په دې صادر کې امام را بند کا نبی علیہ السلام په یو صادر کې دی را بند کړ علی او فاطمه او حسن او حسین رضی الله عنهم نو دی وته وی چې امام په ته په تاسو یې ته دغه تکینه مطلب دا دی چې تاسو په قران کې الله تعالی آیت ویلې دی چې ته اهل بیت یې نو ستا په اهل بیت کې دوه شک نشته خود دوی په هغه کې قران نه نازل نو ځکه مې دي ته اهل بیت وی مطلب دا شو شیعاګانو به یو خبره بل کړې ده غلطه خبره کړې ده هغه دا چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حضرت علی ته ویلیو چې زما د مرګ نه پس تا خوښه ده چې زما په بیبیانو کې کومې ښځې له طلاق ورکړې نه ولا یې ورکړه زما د طرف نه نو هغه به د امهات المؤمنین نه بهر شي نو چې کله حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د هغه په مقابله کې جنگ جمل ته راووته نو حضرت علی ولا د پیغمبر علیه السلام له طرف نه دا د سړیتوب خبره ده چې دا کوي
حاجی د عقل منی دا خبره چې سړی د خپل زوم له دا اختیار ورکړي چې زما د مر نه پس زما په ښځو کې کومه طلاقه او کومه پرېږدي، نو دا طریقه خبره ده. پاتې شو دا چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په دې خبره باندې ولې عمل ونه کړو چې وقرن فی بیوتکن په دې کور کې ناسته وه. کله چې حضرت عثمان شهید کېده نو د هغې نه مخکې دا د حج زمانه وه. نو د حضرت عثمان د شهادت نه مخکې چې کوم د حج د تلو زمانه راله ذوالقعده، نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دې بیبیانو ته وویل چې زه خو حج لزم. نو خاص کر حضرت سوده رضی الله تعالی عنها ته ډېر زیات دا وکړو. حضرت سوده سره د دې خپل تعلق قریشیانو خو خیر ټول وی، خو د دې څو کسانو نه علاوه خو د جویریه او د صفیه او د دې نه علاوه خو باقي خو قریشیان وی ټول، خو دې دواړه یو بل ته لږ ډېرې نږدې وي، حضرت سوده او حضرت عایشه. نو حضرت سوده ته وی چې ته ما سره حج له لاړه شه. نو هغې ورته ویلي داسې چلې چې د پیغمبر علیه السلام سره حج هم کړی دی او عمرې هم کړي دي، او د پیغمبر علیه السلام د وفات نه بعد الله تعالی راته ویلي چې وقرن فی بیوتکن، به د خپل کور کې به د مرګه پورې ناست یو، بار ته نور عمرو ته هم ضرورت نشته. نو هغې ویل زه خو ځم. نو چې لاړه بیا پکې حضرت عثمان شهید شو. چې حضرت عثمان پکې شهید شو بیا پکې دا مسلې راغلې د حضرت عثمان د قتل بدل اخیستل غواړي. نو حضرت عایشې نه خلک را چاپېره شي چې اوس بدله لو. نو جنګ جمل پکې د حضرت علی سره وشو. دا ټولې خبرې چې وشوې، نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې واپس رااله، نو چې کله به هم تلاوت کوو او دا آیت براغه چې وقرن فی بیوتکن په کورونو کې کېنئ، نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به دې ته وکتل چې دا ما څه کړي دي او دا قرآن راته څه ویلي، ما نه دا آیت ولې پټو. نو جړل به او ټوله لوپټه به په اوښکو باندې لمده شوه او بیا به او اټکي به نه ودرېده. په دې خبره ستوم نو ته په دې دلیل منیسه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې دا خو بار ته راوتې وه، نو بار ته راوتې وه خو په خپله خبره ستومانه وه، ستومانه شوې وه. خجی لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. البته دا استدلال که څوک کوي چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، د پیغمبر بیبیانو که تاسو نه الله تعالی ګندګي لرې کوي، د دې معنا دا معصومې دي. نو عصمت بغیر د پیغمبر نه بل چاته ثابت نه دی. او ته پکې اهل بیتو کې عصمت ثابت دی، خو تر حضرت علی او فاطمه او حضرت حسن او حسین او دغه اولاد له ثابت دی، نو بیبیانو له ختم نه ثابت دی. نو دا څنګه چلې؟ دا عصمت د کوم ځای نه ثابت شو؟ حاجی او یطهرکم تطهیره قرآن کې بل ځای کې د اودس په باره کې ویلي دي، نو هلته هم چې څوک اودسونه کوي نو هغه معصوم دي ټولو. دا مطلب خو نه دی کنه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة او یادوي هغه څه چې دوسته کېږي ستاسو په دې کورونو کې د الله تعالی آیاتونه او حکمت. ګوره دې ته سوچ کوئ دا ستاسو دا کور څومره غټ کور دی او په دې کې آیاتونه ویلې کېږي، په دې کې د آیاتونو تفسیر کېږي، نو دې ته لږ سوچ کوئ چې ستاسو په دومره غټ کور کې اوسېږئ، په دومره لوی کور کې ستاسو ځای دی، تاسو د دومره لوی کور خلک یې، نو دا خبره ګوره هېروئ مه کنه. واذکرن دا یاد ساتئ چې موږ د کوم کور خلک یو. نمبر 1. نمبر 2 ترجمه ده چې واذکرنا او د خلکو په مخ کې وایې ما هغه څه یتلا علیکم یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، د الله تعالی کوم آیاتونه او د حکمت کومې خبرې چې تاسو د پیغمبر په کور کې یادوئ، نو واذکرنا دا بیا د خلکو په مخ کې وایې. نو دا د تعدد هغه وجه شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرې بیبیانې د دې دپاره رالي چې یو وجه پکې دا ده چې دا په یو لوی تعداد کې داسې خلک موجود دي چې هغه د پیغمبر د نجی زندګۍ او د کورنۍ زندګۍ په باره کې څه کوي، خلکو ته تعلیم ورکوي چې دلته په قرآن د پیغمبر په ژوند کې څه ویني چې دنیا ته او چې ویني نو ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله، آیاتونه یوازې نه دي والحکمه، او حکمت کې احادیث هم دي، سیرت هم دی، سنت هم دی، او د پیغمبر علیه السلام هغه حکمت عملی هم دی چې په کومه موقع باندې نبی علیه السلام کوم حکمت اختیار کړی دی، کوم عادتونه خپل کړي دي. نو دا ټولې خبرې بیا بار خلکو ته بیانوي. همدا د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو د تعدد یو وجه ده چې بار څنګه شاګردان ډېر دي داسې په کور کې هم شاګردان ډېر. ان الله کان لطیفا خبیرا، بشک دی الله تعالی بارک بین و خبردار. ان المسلمین والمسلمات، دا حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او یو روایت کې ورسره بل یو بیبیم راغلی ده ام عماره الانصاریه. ام عماره ډېره مشهوره مجاهده بیبي چې ده ام عماره چې بچی شهیدان شوي، 4 زامن شهیدان شوي دي په دې جنګ. نو دا دواړه یو ځل نبی علیه السلام له راغی، یا یوه راله بله هم راله.
په بل موقع وته وی د خدای پیغمبر پر قرآن مجید کې ټول عمر د سړو ذکر راځي او زمونږ پکې اړو څوک ذکر نه کوي زمونږ پکې ټول پکې صيغه د مذکر دي ګوره کنه دلته پکې د مذکر صيغه دا او که تاسو نه تاسو کوم نو بیا دا براته وایي کنه ها انما يريد الله ليذهب عنكم نو کوم خو د مذکر صيغه ده او ته دا بیبیان دا په اهل بیتو کې دی مخاطبه بیبیانو ته د بیبیانو ته بیا کون نه پکارو نو بیا وسه کوي ها جی سوچته چې جواب وکي اصل مطلب دا دی چې خبره د اهل البيت دا څه ده اهل البيت نو اهل البيت خو مذکر دی کنه تعبیر خو کله ګوره من په لفظ کې مذکر دی خو معنا کې مؤنث هم کې دی شي جمع هم کې دی شي په لفظ کې مفرد دی په معنا کې جمع هم کې دی شي نو داسې کوم چاته ویلې شوی دی اهل البيت د اهل البيت دی عنوان ته کتلې دي نو ځکه کوم ویلې دي او نو الته اقمنا ویلې دی کنه دلته چې ليذهب عنكم الرجس اهل البيت خبره د اهل البيت کو دا غینه د رجس او د ګندګۍ د لري کولو خبره کو چې څوک اهل بیت دي نو هغه کې اولنې د قران په تصریح باندې زنانه دي نو هغه ته د کون خبره پکار ونه کوم ویلې دي نو ځکه ویلې دي چې اهل البيت لفظ مذکر دي دلته دا مطلب دی ماشاء الله ګوره کنه څه خبره خو خلک کوي کنه ها خجی ان الله کان لطیفا خبیرا الله تعالی دې بارک بین او خبردار نو دا آیات راغی بیا چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او ام عماره دا ګیله وکړه نو الله تعالی به ورګه چې ستا ګیله پوره کړو ان المسلمین والمسلمات بشک مسلمانان سړي او مسلمانان خزه تابعدار سړي او تابعدار خزه والمؤمنین والمؤمنات او ایمان لرون کې سړي او ایمان لرون کې خزه والقانتین والقانتات او تابعداري کې انکه سړي او تابعداري کې انکه خزه والصادقین والصادقات او رښتینه سړي او رښتینه خزه والصابرین والصابرات او صبر کې انکه سړي او صبر کې انکه خزه والخاشعين والخاشعات او د الله نه یریدون کی پزړه خضوع تضرع عاجزی کې انکی ها عاجزی کې انکه سړی او عاجزی کې انکه خزه والمتصدقین والمتصدقات او خیراتونه کې انکه او زکاتونه ور کې انکه سړی او خیراتونه کې انکه خزه والصائمین والصائمات او روزنی انکه سړی او روزنی انکه روزدار سړی او روزدار خزه والحافظین فروجهم والحافظات او حفاظت کې انکه د خپل شرمګاهونو سړی او حفاظت کې انکه خزه والذاکرین الله کثیرا والذاکرات او الله تعالی ډېر یادونکه سړی او ډېر یادونکه خزه الله ډېر یادونکي خزي زنان اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما تیار کړی دی الله تعالی دې لپاره بخنه او ډېر لوی اجر نو دا یې ویرو چې به خوشاله شي واخر دعوانا اللهم انك عفو